أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا يا أيها الذين آمنوا اے ہاں کسانو چی مان روڑے دے لا تحلو تاسو بے حرمتی مکوے شعائر اللہ دنہو داللہ تلا ولا الشہر الحرام او نه د میاشتو عزت مندو ولا الهدیا او نه د حرم شریف د قربانو ولا القلائد او نه د امیلونو والو د زناورو ولا آمین او نه د هغه خلکو چې قصد کوونکي دي البیت الحرام د بیت الله شریف یبتغون دی لټوي فضلا من ربهم فضل د خپل رب ورضوانا او رضامندي واذا حللتم او کله چې تاسو حلال شئ د احرامنا فاصطادوا پس تاسو ښکار کوئ. په دې آیت مبارکه کې د حرم شریف سره متعلق د بعضې خبرو بیان دی چې څنګه د حرم شریف بے حرمتی او بے عزتی به نه کوئ. دارنګې د حرم شریف سره متعلق یو څلور خبرې داسې دي چې د هغې بے حرمتی او بے عزتی به هم نه کوئ. مخکې آیت مبارکه کې دا بیانو چې تاسو د احرام په حالت کې نو ښکار به نه کوئ او په حدود د حرم کې به هم ښکار نه کوئ. نو د هغې مناسبت سره د حرم شریف سره متعلق څلور خبرې داسې چې د هغې بې حرمتي به هم نه کوئ. بې حرمتي مطلب دا دی چې کم خبره منع شوې ده هغه به نه کوئ. چې الله تعالی کوم خبره منع کړې ده د هغې کول دا د الله تعالی د حکم بې عزتي او بې حرمتي شوه. په هغې کې لومبنۍ خبره دا ده چې الله تعالی د نهو تعظیم به کوئ. چې کوم د الله تعالی کور سره متعلق خبرې دي الله تعالی نښې دي لکه بیت الله شریف د الله تعالی یو نښه ده. دارنګې د احرامو حدود د حرمو صفا او مروه شوه دا د الله تعالی د کور نښې دي. د دې بې حرمتي او بې عزتي به نه کوئ. او دارنګې کومه قرباني چې حرم شریف ته بوتللی شي نو هغې باندې به سورلي نه کوئ، هغه به پټوئ نه، غصب کوئ به نه، غلا کوئ به نه. عرب ناشنا خلکو دی به اکثر بعضې خلکو به ډاکې کولې، کافرې به یې لوټلې. نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره چې کومې قربانۍ به حرم شریف ته خلکو بوتلې نو د هغې غاړې ته به امیل واچو. دا امیل به علامتو چې دا د حرم شریف قربانۍ دي. نو دا یې د معنی ډاکوانو به هم بیا د هغې احترام کو، هغې ته به یې څه نه وي، هغه مال به یې نه اخېستو. نو د حرم شریف دپاره چې کومې قربانۍ بوتللې کېږي نو هغه به غصب کوی به نه، غلا کوی به نه او ځان له به حلالوی نه. که دا وکړو دا د هغې بې عزتي او بې حرمتي شوه. کم خلک چې حرم شریف ته روان دي عمرې دپاره او حج دپاره هغې به هم نه منې کوئ او هغې ته به هم تکلیف نه رسوئ، ایزا به ورته نه رسوئ، رکاوټونه به ورته نه پیدا کوئ. د هغې خدمت وکئ، د هغې تعظیم وکئ. نو د حاجیانو او د عمره کوونکو د هغې به ادب کوئ، احترام به کوئ. په دې وایي چې د الله تعالی کور ته روان دي. نو د آیت مبارکه کې د الله تعالی د نښو بیان دی چې د دې تعظیم به کوئ، د بې حرمتي او بې عزتي به نه کوئ. یا ایها الذین آمنو اے ها کسانو چې ایمان وروړی دی. مؤمن به د الله تعالی د حکمونو پابند دي او د هغې ادب به کې، احترام به کې. او مؤمن چې مؤمن نه دی، کافر دی، مشرک دی، د پړه کې د الله تعالی تعظیم نشته، د الله تعالی د حکمونو تعظیم هم ني. لا تحلو لفظی معنی دا تاسو حلال مګنئ، نو مراد دار بے حرمتی مکوئ او بے عزتی مکوئ.
لا تحلوا تاسو دا جائز مګنئ او حلال او روای مګنئ چې دا کار کولی شي دا الله تعالی منی کړی دی نو معنا دا شو به حرمتی او به عزتی بنه کوي شعائر الله شعائر جمع د شعیرتون دا او یا جمع د شعارتون دا علامت توی سمبل توی علامت او نه شعائر الله د الله تعالی نخي د الله تعالی علم نهشتا نو مراد دا شعائر دین الله د الله تعالی د دین نخي او د الله تعالی د دین نخي دا شی ګویا کې دا د الله تعالی نخي دي ځکه دین د الله تعالی دی نو د الله تعالی د دین علامتونه او نهي دا شوي چې ګویا کې دا بذات خود د الله تعالی نخي او علامتونه شو شعائر معنا دا وی هر هغه علامت او نهي ته وي چې هغه د الله تعالی اطاعت او د الله تعالی فرمانبرداري لپاره مختص شي وي یعنی هغه نه چې ته ویني نو تا ته په الله تعالی رايات شي چې دا د الله تعالی د کور دی یا الله تعالی سره نسبت او تعلق دی لکه دا مسجد دی نو داسې کوټې او داسې حالونه په دنیا کې هر ځای کې دي لیکن د مسجد ځان له یو علامت وي چې هر انسان ویني دا د الله تعالی کور دی حالانکه نورم بلا شکرونه دغه شانتی شته خپل شته دی او مسجد پای کې امتیازي یو علامت لري چرې پاسه مناره وي نو دا مناره دا د مسجد علامت دی خلق فور دا د الله تعالی کور دی معشومان پیجنی زنانیم پیجنی نارینیم پیجنی کافران او غیر مسلمان پیجنی نو دا مسجد دا د الله تعالی نه شوا ندی کې سکیږي دې کې د الله تعالی یاد کیږي ذکر او اذکار او تلاوت او منځونه د الله تعالی بندگی پکې کیږي دا مسجد د الله تعالی یو نه شوا دې به حرمتي او بے عزتی بم نه کې دارنګي شاعر خو اس ډیر دي قران کریم د الله تعالی یو نه د علامت دی قران کریم هر سړی ادب کی ارسو کې احترام کی د الله کلام دی د الله کتاب دی به اوده سے سوکنه راړي کته نه ورځي ډډه په نه لګي خبره پاس نه اړي بل تعظیم یې کې اوچت ځکه دی خپلی او سینې سره لګي او سترګو سره لګي او تندي سره لګي ولې نسبت الله تعالی د الله تعالی کلام دی بلکې قران کریم سره چې کم سيزونه یو ځای شي داغیم خلق ادب کی دا کسوړ شو او دا کمریل شو دایم بیا خلق ادب کی دا قران کریم د الله یو نه د الله تعالی یو نشانی ده ندی به حرمتي او بے عزتی بم نه کې دارنګي پیغمبر چې دنیا کې موجودي دم د الله تعالی یو نشانی وي ځکه پیغمبر خپل خبر نه کې یاد الله نو ملي د الله بندگی د الله اطاعت دا پیغمبر توهین او تذلیل او بے ادبی بم نه کې دارنګي دامونز کې دی دامونزم د الله تعالی یو نه او نشانی ده انسان چې په مونږ باندې ولاړی نو ار سړی بیا خیال ساتي ادب یې کی خاندې بنا پیخي بوته نه کې مخامخ بوته نه کې نه داسې حرکتونه مرکه دامونز خراب شي دامونز خرابول د الله تعالی د حکم بی ادبی او بی حرمتی ده دا د الله تعالی یو نه دی بی حرمتی او بی عزتی باندې کې دا سلور په یو امام شاولی الله رحمت الله علیه لیکلي دي او دلته کې شاعر الله چې دي هغه حج کون کې عمره کون کې دي قربانې دي او دارنګه عزتمند میاشت دي د دې به حرمتي او بے عزتی باندې کې لا تحلوا شعائر الله حرم شریف ټول پټولا د الله تعالی نه دي دا خانه کعبه شو دا ملتزم شو دا حتیم شو دا طواف دازې شو صفا او مروه شو مینا او مزدلفه او عرفات میدانو دا دې کې چې سم کیږي دا ټول د الله تعالی نخې دي د الله تعالی د دین نخې دي لا تحلوا شعائر الله په سورۃ الحج کې په ولسمه سپاره کې دته حرمات الله ویل دي دا د الله تعالی حرمتونه دي د الله تعالی د عزت خبرې دي ان دې خبرو تعظیم کول ادب کولو دا د الله تعالی تعظیم او ادب شو او انت قرآنی ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب دا څوک چې دې خبرو تعظیم او ادب کی دا پړه کې د الله تعالی یره ده تقوا پکې شته ده کم سړی چې د مسجد ادب او احترام کی
دا پړه کې د الله تعالی د کور یره ده او عظمت دی. او چې کوم انسان بې عزتي کې او بې ادبي کې پروا نه ساتي د دړه کې د الله تعالی یره نشته او تقوا نشته. دنیا د بادشاهانو خلک څونه ادب او احترام کوي، دای د زینو څونه خیال ساتي، پاک او د پلیته پروا ساتي کنه ساتي. د الله تعالی کورونه دي، د الله تعالی شاعر دي، دای ډېر ادب او ډېر احترام پکار دی. شعائر الله د نه د الله تعالی، نو شعائر دین الله د الله تعالی د دین نه هو، ولیکن د مبالغه لپاره شعائر الله وي. ولا الشهر الحرام، شهر اسم جنس ته، یعنی معنی خو یو میاشتا خو مراد نه ټولې میاشتې دي. میاشتې عزتمند دي. حرام یا په معنی د محترم سره، او محترم عزتمند ته وي. نو میاشتې عزتمند دي یا د حرام په معنی د خپل معنی سره دی. یعنی په دې کې قتل او قتال حرام دی. حرام معنی سره کې منع کولو دی، حرام ته حرام ولي وي، دا کار کولم منوي نه وي کې ککې نو ګناهګاری کې او مجرم ګرځي، ځکه ته حرام ویل کېږي. نو ولا الشهر الحرام، او میاشتې عزتمند دی، هغې بې حرمتي او بې عزتي به هم نه کوي. د کال 12 میاشتې وي، په دې کې یو اشهر حج دی، د حج میاشتې هغه 3 دي. شوال دا دړو کې اختر میاشو، ورپسې ذوالقعده او ورپسې ذوالحجه ټوله میاشو، یا د هغې لومړنۍ 10 ورځې دا د حج میاشتې دي. دې ته د حج میاشتې ځکه وي چې د دې نه مخکې د حج دپاره احرام نشي تړلی. په رمضان کې یو سړی د حج دپاره احرام نشي تړلی چې په دې احرام به زه ګنې حج کومه. ها چې کله شوال میاشت روخته نو ته د حج دپاره احرام تړلی شي. اوسو ځکه د حج میاشتې دي. د دې 3 میاشتو به تعظیم وکې، ادب وکې، احترام وکې. ای تعظیم او ادب دا دی چې په دې کې به ګناهونه نه کوي، د ګناهونو نه به ځان ساتي. د دې میاشتو ګناهونه او د نور میاشتو ګناهونه یو برابر نه دي. دې کې د الله تعالی خصوصي رحمتونه او برکتونه په بندگان باندې نازلېږي. دای تقاضا دار چې انسان په دې کې ګناه کبیره ونه کړي. دا د تعظیم او ادب دی. په دې کې تکبیرات ډېر ډېر وایا، د الله لوی بیانوا، نفلی روزي نیسا، عبادت ته مدان متوجه کا. او یو اشهر حرم دي، هغه 4 میاشتې دي. عرب خو جنگجو خلکو، قبایلی نظام او دیو قبیلی بل قبیلی سره به دشمنی و نفرتونه وو، یو بل سره هر وخت جنگونه وو. نو دا 3 میاشتې مسلسلو لکه ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دا 3 یو ځای دي، او یو رجب ده. دا 4 میاشتې اشهر حرم دي. عربو با په ذوالقعده کې حج دپاره تلل به، احرامونه به وتړل، یو میاشت مخکې به حج روان شو. نو په ذوالقعده کې به دې سفر یې کولی. نو خامخا یو قبیله وه په بله قبیله تېرېده به، دې سره خو به دښمني وه، نو د جنګ خطره وه. نو د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه دا حکم راغی چې تاسو به د حج نه مخکې یو میاشت او د حج نه بعد یو میاشت د دې میاشتو د دې 3 میاشتو تعظیم به تاسو کوئ. او تعظیم دار چې په دې کې به جنگ، جدال، قتل و غارت به نه کوئ. د دې 3 میاشتو دا واجب شو په دې باندې. نو د حج نه یو میاشت مخکې چې ذوالقعده ده، په دې کې به خلکو احرامونه وتړل او حج ته به روان شو. نو امن به که دشمن په علاقه به تېرېدې نو څه خطره نه وه، ای به تا ته څه نه وي. او بیا چې کله خلکو به حج وکړو په ذوالحجه کې، بیا به واپسي کوله. نو واپسي به اکثر په حرم په محرم میاشت کې به وشوه. څوک به محرم په منځ کې، څوک مخکې. نو د محرم دا میاشت هم په خلکو باندې حرامه شوه چې په دې کې به جنګ، جدال، قتل و غارت نه کوي. نو دا 3 میاشتې پرله پسې شوې. یو میاشت هلته د رجب ده. رجب چې دی نو هغه د رمضان نه یو میاشت مخکې ده. دا عربو کې یو قبیله ده مضر. نو مضر قبیلې به په رجب کې عمرې کولې. دی به چې عمرې له راتلو نو صرف په رجب کې به راتلو، او دی به د رجب ډېر زیات احترام کو، ډېر ادب به کو. د دې وجې نه په حدیثو کې و رجب مضره، وی د مضر قبیلې رجب چې ده دا یې به خاص طور اهتمام کوي. دا بالکل داسې ده لکه رمضان شهید د ټولو مسلمانانو میاشت ده.
لیکن پښتانه چې د رمضان شریف سونه اهتمام کی او سونه خیال ساتي نو خلک رمضان خو د پښتنو ده. نو دا رنګي دا رجب د مضر قبیله و، نو پر رجب کې بم دیو بل تسنوي په یو بل حمله نه کولې دیو بل مال ته وسنوي. نو دا سلور میاشتې اشهر حرم دي. اوس پدې کې جنگ جګړه جایز ده، اسلامی جنگ پدې میاشتو کې کول شي. ان حرمت د دې اوس ختم شوه دی چې کوم جنگ پدې کې منو. اسلام چراغ دا خبر ختم شوه، پدې کې جایز جنگ کول شي، اسلامی جنگونه جهاد پدې کې کول شي. لیکن عزت به اوسم کې د دې سلور میاشتو عزت به اوسم برقرار ساتي او عزت دار چې پدې کې با گناهونه بنکه کبیره گناهونه بزان ساتي او بیجا جنگونه به اوسم نکي. نو ول شهر الحرام او نم میاشتې عزتمن دي چې هغه یا سلور دي او یا هغه درې د حج والدي. ولل هدیا هدیا د حرم شریف قربانو ته وي. هغه زمانه کې بچي سړی حج او عمره لوته، خاص طور حج د بچي ته عمره کې قرباني نه، په حج کې قرباني وي. حج کران او حج تمتع چې سوکینه به قرباني کی. په حج افراد کې قرباني نشته. یو سړی به حج اراده و نه به ایر پر خپل ساروي واغستو، ابه اوساتو اره به خپل خوراک او اسکاک ورکو، نه به سر روان کو حرم شریف ته چې دا د الله په نوم باندې قرباني کوما. لکه الته و قرباني نه ملاوي دي په حرم شریف کې. نه خلکو به د ځان سره قرباني بوتلي، نو ارچا به د خپل وس مطابق چا سره بيزي بوتي، چا غړي او چا وخان به بوتلو. عربو کې میه خود سره شته نه او واغانی په هغه زمانه کې نایاب وي، یعنی کامیاب بالکل پنځ باندې حساب وي. میه خو بالکل د سره نه وي او غیان دا کمو. غړي بيزي او خان په عربو سره ډیرو، وخان به سرمایدار سره مالدار سره او دا غړي بيزي عام متوسط او غریبانو سره وو. نو دیوا چې حج لتللو ځان سره چا بيزا روانه کړو، چا سره چيله او چا سره هغه ګډه او چا سره روانه کړه. او دا قرباني چې حرم شریف ته روانه ده، ظاهر خبره په ځنګلاتو به تیرې دو، په صحراګانو باندې شپې پکې منځ کې رالي، په لاره کې به بدوانو اعراب به ډاکوان به قافلې به لوټلې. نو هغه به چوکته چې دا قرباني هو حرم شریف ته روانه ده، نو هغه به نه غستا، هغه به نه تختول، هغه به هغه باندې قبضه نه کوله، نور مال به واغستو. لیکن د حرم شریف قرباني دای به احترام کو. دغه د مې ډاکوانم خو اخلاق پکې سره سو، د الله د کور او د الله د پروا به ساتره. اوس خدای الله د کو نه بیټره او شیشي کوزيږي او څوک ټوټه وړي او څوک سوړي څوک سوړي. الله د کور بي عزت شورو شوي او ماشاءالله مسلمانان یو مونږه او چې دعا کو خدای اته وړ جنتونه می نصیب کړي، جنت الفردوس نه پکم باندې خدای مونږه گزاره نه کیږي. او الله غفور رحیم دی او لس پاک پکار دی او سپین پکار دی او ورو غلاګانی د الله د کورن نکو. دا هغه د مې ډاکوان چې نه خو ډاکوانو چې هغه په صحرا کې په ځنګلاتو کې چوکتلو چې دا قرباني حرم شریف ته روانه ده، یره کدی ته سما وایدا د الله په نوم باندې ده. نو ولل هدیه اصل کې تحفه توي هدیه توي، هلکه لکه یو بل هدیه ورکوي دی قرباني ته ولې هدیه وي. دام د الله په نوم باندې تحفه دا یو هدیه را چې انسان د خپل مال نه د الله په نوم باندې قرباني ورکړي، دا هدیه ورته وي. دغه د هدیه نه مراد وړي قرباني دي، یعنی ګډي او بيزي. ځکه ورپسې ولل قلائد راغله دي او قلائد غټ قرباني ته وي چې هغه وخان دي. دا اوخه بچ خلکو بوتلا دله مریت عامل واچو، نه عامله بنو چې ګنګړي بو پکې. عامله نه مراد یو عام تار او رسې بوا، هغه ته یو زړه چپړه چولی وا، یو سپلې یا یو چپل شیشلې دلی او زړه بوا یو تا چولی وا. خپل عامله نه، ځکه مقصود خو صرف خلکو ته خو دلی چې د الله د کور قرباني ده. غیر پر بدایو علامتو چې غاړه ته ول عامله واچولا، تار به وته واچو، رسې به وته واچولا، او ته به یو زړه چپل واچولا. عامله وته ما چوری سمن نه دي، خو عام طور به خلکو دا کو. نو ایت قلائد ویل کیږي. نو د هدیه نه مراد وړي قرباني دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نهم کال باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې حج لته،
نو سل بیزی ولا ورکړي ځان سره بوزا او دا د الله تعالی په نوم باندې په حرم شریف کې قرباني کا سل بیزی لګلې وي اوس یو سړی داسې کولی شي چې یو سړی دلته ناشته او انت کې یو چاته وي چې زما په نوم باندې یو قرباني د الله په نوم باندې وکا د حج نه مخکې کولی شي اوس هم کولی شي دی وخت کې چې یو بیزا یو ګډه د الله په نوم باندې زماره طرف نه قرباني کا دا اوس هم کولی شي د نبی علیہ السلام سل بیزی لګلې وي او دارنګ آینده کال چې په خپل حج لته نبی علیہ السلام سل اوخان قربانی کړو سل اوخان دا ډیره غټه خبره ده یو اوخ نن سبا تقریبا په 15 لک روپے دی نو سل اوخان قربانی دا وړه خبره ده د نبی علیہ السلام رسخاوت دنیا کې چانه لري 100 اوخان د الله په نوم باندې قربانی کولو ابو داؤد شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام با هغه نیزه په لاس کې بوا او خو د خپل مره راخته کړه خپل نبی علیہ السلام ته اوخان په خپل نبی علیہ السلام براتلو چې ما مخکې کا او ما مخکې کا او نبی علیہ السلام بوله نحر کو دې 60 سره دا یو رک چره دا به په نیزه باندې وو او په خپل کتره پرې وته نو سل قربانی نبی علیہ السلام کړی وي 63 په خپل لاس باندې وکړي او دا ورپسې 37 کې وینه غبیا علی رضی الله تعالی عنہ وکړي ولل هدیا او نه قربانی د حرم شریف د حرم شریف د قربانو به حرمتي او به عزتي وم نه کوي چا غړي او بيزيدي ولل قلائد قلائد جمع د قلادتون او قلاده امیل توي په غاړه باندې چې کم څه اچولګي ته قلاده او قلاده وایي ولل قلائد نو مراتنا زوات القلائد دي دا امیلونه چې د کوم سارو په غاړه باندې وي دا غي به حرمتي او به عزتي وم نه کوي چغه خان او خيدي ولل قلائد او نه امیلون والا زناورو چې خان دي یو د اشعار او یو د قلاده نو غاړه تبر امیله واچي بعد اوقات داسې وشي چې امیله وشليږي په لار پریوزي نو بیا به علامت څنګه پاتې کیږي وا چې دا د حرم شریف قرباني دا وکنه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشعارم کړه دي اشعار دي ته وي چې دا چکم کوهان دی د دې کوهان په دی ویح کې با د چړې په سر باندې یا د توري د نیزه په سر یا د توري په سوک باندې معمولی بلګو زخمی به کې غزې چې لګوینه ته ناروزي دا وینو بیا راواله او د دغه د اوخي په ملا باندې به ومګي او په کوهان باندې به ومګي ازخم خو بیا به خشي دا وینه چې دا په کوهان او په ملا لګېدل دا دام یو علامت ته چې دا قربانی حرم شریف ته روانه ده نه امیله خو په لار پریواتی شي او روکې دي شي لیکن دا علامت په لار نشي روکې دي دې تعربه کې اشعار وي دا د وخانو کې دي شي د ګډي بيزي بنکه زګه ګډه بيزه کمزوري زناور دي هغه زخم نشي برداشت کولی زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اشعار نه منع کړی دا اگر چې د حدیث نه ثابت تا لیکن امام سے به منع کولا او دای وجه دا چې کله دا د هندستان او د پاکستان د خلک وتلو حج لا دیو په عراق باندې تلبا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په عراق کې نو پاغه دې بدا کافرې تیرې دی با امام سے یو پیر په خپل وکتلو چې چا د یوخي اشعار کړو نو پای کې نیزه پوری را پوری بوتلې وا او سنت خدای چې د پسو کا باندې و معمولی سرمن کټ کې او معمولی لګوینه برو باسي او دا معمولی وینه با پملا باندې او په کوهان وو لګي خلق عوام خو بس عوام دي هغه د نر زمانو نیزه راغستې و او د کوهان ولا پوری را پوری وباسلې و نه نه دون وینه به دلې و بیا زخم بیا خراب شوی و ناس خان شوی و پای کې دا مچان او ارسو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چوکتل ودا سدي گدا اشعار دی ودا اشعار دی کدا مسلدا دا خو زناور سره ظلم او زیاتی ری نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دا اشعار ویلي دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داینه بعد د اشعار نه منو کده باندې کوي تاسو خو د اشعار نه بل څه جوړ کړو دا خو ظلم او زیاتی ری زناور سره نو اشعار اوسم ثابت دی او چې څوک په مسله باندې پوهیږي او کولی شي انسانان به یو بل اشعار نه کی دا د زناورو اشعار دی نن سبا هو چې زناور سوګان سره بوزیم نه اوس خو انت کې خلق کړي لہذا اشعار ته مو ضرورت نشته دی ولل قلائد او نه امیلون ولا زناورو ولا امینا
او نه هغه کسان چې قصد کوونکي دي. آمینا جمع د عام ده. اما یا معنا قصد کولو دې مور ته پاروي کې وایي ځکه ورته وي چې ټول خلک د دې قصد او اراده کوي. بچي ټول ورځ وګرځي ماښام مور ته راجمع شي د اختر او د خوشحالۍ په موقع مور ته راجمع کېږي او ته ویل کېږي. ولا آمینا او نه قصد کوونکي البیت الحرام د بیت الله شریفو مراد نه بیت الله شریف بیت الحرام وتم وي ځکه دام په خلکو باندې محترم دی. خلکو په دې کې ښکار بنه کې یو بل سره جنگ جګړه نه کوي ته بیت الحرام وي. چې کوم خلک بیت الله شریف ته روان دي د هغې بې حرمتي او بې عزتي هم نه کوي. د دې بې عزتي او بې حرمتي څه ده چې ته یې منع کې نه پرېږدي بغیر د څه وجې نه احرام یې تړلی دی د الله کور ته روان دی او ته یې پابندي پرې لګوې نه یې پرېږدي. لکه مکې والو چې صحابه د حدیبیې په موقع باندې ګرفتار کړو ایثار یې کړو نه به راځي دننه نو دا ظالمان شو. د الله د کور بې حرمتي یې وکړه. نبی علیه السلام او صحابه راته عمرې را احرامونه یې تړلو او بیا هم نه را پرېښودو. نو قرآن کریم منع وکړه ولا آمین البیت الحرام او نه هغه کسان چې قصد کوونکي دي البیت الحرام د الله د کورو نو دې به هم نه منې کوي. دې کې لږ تفصیل نور هم دی انشاءالله سبا کې وکړو. ای هغه کسانو چې ایمان یې وروړی دی تاسو بې حرمتي مه کوئ د الله تعالی د نښو او نه د میاشتو عزتمندو او نه د حرم شریف د قربانو او نه د امیلونو والو د زناورو او نه د هغه خلکو چې قصد کوونکي د الله د کور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا ايها کسانو چې ایمان وروړی دی لا تحلوا تاسو بے حرمتی مکوئ شعائر الله د نهو د الله تعالی ولا الشهر الحرام او نه د میاشتو عزتمندو ولا الهدي او نه د حرم شریف د قربانو ولا القلائد او نه د امیلونو والو قربانو ولا آمین البیت الحرام او نه د هغه خلکو چې قصد کوونکي دي د بیت الله شریف یبتغون فضلا من ربهم دی لټوي فضل د خپل رب ورضوانا او رضامندي وإذا حللتم او کله چې تاسو حلال شئ د احرام نه فاصطادوا پس تاسو ښکار کوئ ولا یجرمنکم او جرم کې دیوانه چوي تاسو لرا شنآن قوم دشمنی دیو قوم ان صدوکم د دې وجنا چاوي منی کړی وې تاسو ان المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدوا دا چې تاسو زیاتیو کې وتعاونوا او تاسو امدادو کې دیو بل علی البر والتقوى اني کې باندې او په پرهیزګارۍ باندې ولا تعاونوا او تاسو امداد مکوئ د یو بل علی الاسم والعدوان په ګناه باندې او په زیاتی باندې واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه ان الله شدید العقاب بېشک الله تعالی سخت عذاب والده. آیت مبارکه کې د دریو خبرو بیان دی د الله تعالی د شاعرو د مسجد حرام او د حرم شریف د قربانو او کم خلق چې حج او عمرې روان دي
دای بے عزتی او بے حرمتی مکوي، دای تعظیم وکي، ادب وکي او احترام یې وکي. دویمه خبره دا ده کچری یو قوم سره ستاسو دشمنی ده نو په هغه دشمنۍ کې به سره زیاتې نه کوئ. انصاف کولی شئ لیکن په دشمنۍ د وجې نه به هغې سره د حد نه تجاوز نه کوئ. او درېیمه خبره دا ده چې د نیکۍ په کارونو کې، په جایز کارونو کې د یو بل امداد کوئ. د ګناه په کار کې، ناجایز کار کې د یو بل امداد به نه کوئ. که تاسو د ګناه په کار کې د یو بل امداد وکړئ نو ظالمان به شئ او په ګناه کې به تاسو مایي سره شریک شئ. آیت مبارکه په دې موقع نازل شو چې کله پیغمبر علیه السلام په شپږم کال د هجرت باندې د عمرې په اراده باندې روان شو. نبی علیه السلام احرام هم تړلی او ځان سره قربانۍ هم روانې کړې وې. چې کله دې حدیبیې مقام ته ورسېدلو، حدیبیه مقام چې دا نیم په حرم شریف کې، نیم د حرم شریف نه بار دی. چونکې مکې والو سره مخکې بلا جنګونه شوي وو، نو نبی علیه السلام جنگ جګړه نه خوښوله. نو نبی علیه السلام مکې والو ته پیغام ولېږو چې مونږ د جنگ په اراده نه یو راغلي، د عمرې په اراده باندې راغلي او د الله د کور زیارت کو. او د هغې غټ دلیل دا دی چې مونږ احرامونه تړلي دي، او دویم دا چې مونږ سره د حرم شریف دپاره قربانۍ هم دي، نو مونږ جنگ له نه یو راغلي. مکې والو نبی علیه السلام د عمرې نه منې کو. مذاکرات دې منځ کې وشو، هرې کې صلح په دې وشوه چې تاسو به څه کال عمره نه کوئ، واپس به ځئ د دې ځای نه، او تاسو به آینده کال بیا راځئ او صرف 3 ورځې به په مکه مکرمه کې تېروئ او 3 ورځې پس بیا به ځئ، او ځان سره به سوایي اسلحه هم نه راوړئ. او ثلث شرطونه دې کېښودلو چې دا یې ذکر په سورة الفتح کې 28مه سپاره کې را روان دی. صحابه کرام رضی الله عنهم ډېر سخت غوسه وو، لیکن نبی علیه السلام معاهده دې سره وکړه چې بیا کله مکه مکرمه فتح شوه نو د صحابه کرام رضی الله عنهم په زړونو کې راغلو چې یو 2 کاله مخکې خو دې مونږ سره دا چل کړی، مونږ یې حرم شریف ته نو پرېښی، اوس خو مکه مکرمه دارالاسلام شو او د مسلمانانو حکومت هلته قایم شو، نو راشه دا مشرکین خو څه کال به نه پرېږدو دې حرم شریف ته چې نه به مانځل راځي او نه به عمرې او نه به حج راځي. او د بعضې خلکو په ذهن کې دا مسله هم راتلی شوه چې کم خلک نوي مسلمانان شوي وو، لیکن دغه خلکو صحابه کرام رضی الله عنهم د عمرې نه منې کړي وو. اگر چې د مکې مکرمې په مکه مسلمانان شو، لیکن 2 کاله مخکې هغې نبی علیه السلام او صحابه منې کړي وو. نو ممکن ده چې صحابه کرام رضی الله عنهم پړونو کې دا راغلی وي چې دی خو اگر چې اوس مسلمانان شو، لیکن موږ سره خو ازول کار کړی دی، راشه دی باندې پابندي ولرئ، تاسو به حرم شریف ته نه راځئ. نو الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو چې نه، اگر چې دی تاسو یې منې کړی وی، لیکن که چېرې دی احرامونه وتړي او حرم شریف ته راځي حج او عمرې دپاره، تاسو به هغه زړې دشمنۍ د وجې نه به نه منې کوئ، ځکه یې خو د الله کور ته راځي. هغې خو چې څه کړي هغه زیاتې کړو، ظلم یې کړو، په غلطه باندې و، تاسو خو په حقه باندې یې که نه، تاسو به زیاتې نه کوئ. جاهل سره به ځان جاهل کې نه، هغه جاهل دی، دغه خپل ظرف دی، او ته پوه یې سمجدار یې، ته به د هغه په شان ځان نه کوې. ځان به ماشوم سره ماشوم کې نه، ته به د خپل ظرف مطابق خبره کوې. هغې خو جاهلیت او ظالمانو هغې چې څه وکړو هغه وکړو، خو تاسو به د انصاف نه کار اخلئ. که هغې حرم شریف ته راځي او عمره کول غواړي، حج کول غواړي، تاسو یې نه منې کوئ. دویم د آیت مبارکه شان نزول دا دی، ابن عاشور او روح المانی دواړو لیکلی دی چې شریح بن زبیعه چې دی په حتم باندې مشهور و، دی خپلو ملګرو سره راغی مدینې منورې ته د تجارت دپاره. نو اسونه د مدینې منورې نه بار تړلي وو، خپل تجارت یې وکړو. نو چې راغی مدینې ته، نبی علیه السلام د ده د راتلو نه مخکې پیشنګویي وکړه، یدخل علیکم رجل، یو سړی را روان دی
یتکلم بلسان شیطانو، خبری بکی خو خبری به د شیطان کی، نجمه به د شیطانی. دی کې دی راغی دا زبیعه، شریح بن زبیعه چې دی راغی نبی علیہ السلام ته وی تاسو رحکمی خبری دعوت ورکوي، الی ما تدعو. نبی علیہ السلام ته فرمای الی شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وایتاء الزکات. زه د توحید کلمې ته خلق را بلما او د خپل ځان د رسالت د تصدیق د پاره، او دیم دا چې موږ قائمول دي او زکات ورکول دي. دوی دا هډې خپل خبرې دي. وې زماړه وته مایل دي، وې زما سرداران دي، مشران دي، زمای سره مشوره کوم نو زمنم دارسو، هغه سره مشوره کوم غیب امر ولما، زم بیا باقاعده مسلمان شم او غیب مسلمانان شي. نبی علیہ السلام هدا بارک مخ کې ویلو یو سړی روان دی خو د شیطان خبرې وکي. دی چې واپس لړو نبی علیہ السلام فرمایلو وې دا سړی د کفر په مخ باندې راغلو، مخې د کفر وو، او چې واپس لړو دوکباز لاړو. دی چې لړو نو لار کې د مدینه منورې سوخان ولته کې د مسلمانانو نو دو خپل ملګرو سره هغه وخانو تختولو او روان کړو. نبی علیہ السلام او صحابو ته خبر رو رسیدو، صحابه کرام رضی الله عنهم تعقب کو، لیکن دی وته لاندې نشو. په ووم کال باندې چې نبی علیہ السلام کله عمره القضاء لته او صحابه کرام د قضا عمره لپاره تللو، نو دی چې کله په لار کې حرم شریف ته نږدې شونو، دا شریح بن زبیعه او د ملګری دی انته د یمن نه عمره لرا روانو یا حج لرا روانو. نو دی ځان سره هغه وخانم را روان کړو کوم چې د مسلمانانو را تختولو، هغه هم ځان سره روان کړو او هغه ته باقاعده امیله چولو چې دا به حرم شریف کې قرباني کوبه. د دې تلبیه صحابه کرام رضی الله عنهم اوریدا. صحابه دا هو حتیم دی او یا شریح بن زبیعه دی او دمونږه اوخان او ساوی و سرم دی، راځي چې دې ته منی کو او د خپل ساوی ته نوالو. لیکن الله تعالی آیت مبارک نازل کو چې نه، یو خدا چې دا ساوی دی د حرم شریف د پاره را روان کړی دی، آیت امیله مچولی دی. دیم دا چې دی حرامونو کې دی او حرم شریف ته روان دي. تاسو سره چې سکړی راخو کړی دي، خو تاسو به کم از کم دی وخت نه منی کوي. نو آیت مبارکه کې تعلیم ده چې د الله د کور به حرمته بنه کوي، د الله تعالی د نه به حرمته بم نه کوي. یا ایها الذین آمنو، ایها کسانو چې ایمان وروړي دي، لا تحلوا، تاسو به حرمته مکوي، به حرمتی مکوي، حلال مګنئ، ان دا حلال جائز او روا مګنئ. د دې جائز ګڼل دا داسې شوا چې تار دې به حرمتی وکړه، بے عزتی او بے ادبی دی وکړه. شعائر الله، د نهو د الله تعالی، د الله تعالی د نهو یعنی د الله تعالی د دین د نهو. ولا الشهر الحرام، او نه د میاشتو عزت مندو، چا سلور میاشتې دی بیان بیگا شو. د دې به حرمتی دار چې پدې کې تاسو ګناهونه وکړي او هغه زمانه کې چې لا د دې حرمت لا برقرارو، پدې کې به جنگ جګړه نه کوي. خو جمهور وی چې ردی حرمت اوس ختم شوی، پدې سلور میاشتو کې جنگ جګړه کولی شي، اسلامی جهادونه کولی شي. او نن سبا حرمت دار چې پدې کې ګناه کبیره مکوا. ولل هدیا، او نه د حرم شریف د قربانو چې وړي وړي قربانې ته مرادي ګډي او بيزي، د دې به حرمتي بم نه کې. به حرمتي دار چې دا بغصب کې بنا، تختې بنا، غلا کې بنا، او د خپل ځان د پر بنا الاله او سرلی و پمنه کې او په بتم ناخلي. ولل قلائد، قلای جمع د قلادتون د امیل توی امیلتا، امیله به د وخانو په غاړه کې اچول شوی. ولل قلائد، او نه د امیلو ولا قربانو چې وخان دي، لکه غوا میخي خوینا او غواګانې کمې وي، نو عربو به وخان بوتللو. ولل قلائد ای ولا ذوات القلائد، هغه ساروی چې د هغې په غاړه کې امیله وي، د هغې به حرمتي به هم نه کوئ. بې حرمتي داره چې ځان له حلال کړي، غوښې ته یړه شوی ته ویې راشه ځان له به حلال کړمه، دا دې بې حرمتي شوه.
هغه د الله په نوم باندې مختص شوی ده سورلی به هم نه کوي او پی به هم نه اخلي او دارنګې ډاکه به هم نه اچوي په دې غلا به هم نه کېدي ولا آمین البیت الحرام او نه هغه کسان چې قصد کوونکي د بیت الله شریفو کم خلک چې حج او عمرې له روان دي احرام یې تړلی دی نو ته به د هغې بې حرمتي نه کوې بې حرمتي ردیداره چې ته لاره منې کې نه پرېږدې څه وجه نشته دی ورته نه منې کوې چې حرم شریف ته به نه ځې رکاوټونه ورته پیدا کوې ایذا او تکلیف ورته رسې اوبه خوراک او څښاک پې بند دی دا ردي ایذا او تکلیف دی البیت الحرام بیت مراد د الله کور دی دې ته دا حرام ځکه دا محترم دی دې عزت دی دې الله تعالی عزت ورکړی دی او یا ته حرام په معنی د منع کولو سره نو په دې کې بعضې خبرې منع دي هر ځای کې هغه کارونه کولی شي او دغه ځای کې نشي کولی لکه ښکار هلته نشي کولی دارنګې قصاص هلته نشي اخیستی حد به هلته نه جاري کوي نو البیت الحرامو د بیت الله شریفو یبتغون فضلا من ربهم ځکه چې دی لټوي یو سړی چې حرم شریف ته راځي نو ولې راځي هغه د الله تعالی فضل او د الله تعالی د رضامندۍ د تلاش لپاره راځي په ظاهره کې هلته څه دي په بیت الله شریف کې دننه خو په ظاهره کې د دنیا څه نشته دی یو ساده کوټه ده ایره په تور صادر دی دا هونه چې څه بلډینګ ډېر ښکلی دی او دا هونه چې د دنیا نور نعمتونه هلته ډېر دي خو مقصود صرف او صرف د الله رضا او د الله د کور دیدار وي د دې لپاره هر مسلمان راځي په لکونو روپۍ لګي او محنت او مشقت برداشت کړي نور هلته کې څه مزې نور چرچې خو نشته خو صرف دا سیر و سیاحت ځایم نه دی خو صرف د الله کور دی او د الله تعالی رضامندي او د الله قرب دپاره یو سړی راځي یبتغون فضلا من ربهم یو آیت نه بله مسله معلومه شوه یو سړی چې حج او عمرې له ځي مقصد دی صرف د الله د فضل او د رضامندۍ تلاش وي نورې خبرې دي نی یو سړی د دې لپاره چې صرف د الله فضل حاصل کما او د الله تعالی قرب او رضامندي ماته میلو شي یبتغون دی لټوي فضلا من ربهم فضل د خپل رب ورضوانا او رضامندي اوس کدا مسلمانان دي او روان دي ناغي هم نه منې کوي لکه مکه مکرمه په مکه چې کوم خلک مسلمانان شو اوس هغوی حج او عمرې له راځي اگر چې دی تاسو یې منې کړی وی د حدیبیې په موقع باندې خو هغه زړه او دشمني ورته اړه کې مه ساتئ چې راشه دین هم بدله واخلو او دا مسلمانان دي د الله فضل تلاش کې پرېږدئ چې وکړي او کله اوس هم مشرکان دي خو لیکن عمرې له حج له راځي نو تاسو یې مه منې کوئ که د ولا آمین نه مراد مشرکان شي او مشرکان لا د شرک په حالت کې حج او عمرې له راځي نو مې منې کوئ دا یو قول هم دی خو بیا سوره توبه کې چې کوم آیت دی چې یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا البته قرآن کریم فرمایي چې مشرکان نجس دي ناپاک دي نو دیر مسجد حرام ته به نږدې نه راځي نو هلته زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی مشرک نجس دی خو د عقیدې په اعتبار سره ظاهر بدن پاک دی عقیده نجستا مؤمن نه دی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې مشرک او کافر او جمعه تراتلی شي لیکن دا نور امامان وی چې نه مشرک او کافر جمعه ته نشي داخله دي زموږ غټ دلیل دا دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی سمامه بن اوسال چې دې چې کله صحابو کېد کړو لا کافرو او نبی علیہ السلام دې درې ورځې په مسجد نبوي کې دننه ستنې پورې تړلو نو دې خو مشرک ولا مسلمان شوی خو نو او نبی علیہ السلام دې په جمعات کې دننه تړلې په ستنې پورې او درې ورځې بعد بیا دې پرېښود او بیا وروسته دې مسلمان شو نو که یو کافر او د مشرک جمعات ته راتلل منع وي نبی علیہ السلام به ولې سمامه بن اوسال په جمعات کې دننه په ستنې پورې به ولې تړو نو هغه وی مشرک عقیده نجسته او ناپاکه ده ظاهر بدن پاک دی ظاهر بدن هو که د مسلمانم ناپاکی جماعت ته نه راځي لکه جنوبي انسان دی جنابت حالت جماعت ته نشي راتلی او ظاهر بدن د مشرک پاک ته جماعت ته راتلی شي نو بیا یبتغوا یا آمین البیت الحرام مشرکان کته نه مراد شي نو بیا هغه آیت منسوخ ته انما المشرکون نجسون
یبتغون دی لټوي فضلا فضل د خپل رب ورضوان او د رضامندي. معلومه دا شوه که یو کافر دی که مشرک دی او که مسلمان هم دی او که حرم شریف ته راځي په بله اراده باندې د حرم شریف بې حرمتي کې بې عزتي کې د هغې توهین او تزلیق به یې منې کولی شي. هغه د عبادت دپاره روان دی نو د عبادت دپاره بیا پرېږده، او که د عبادت نه علاوه د بل کار دپاره روان دی نو بیا یې منې کولی شي. جومات باسې نه بندی، خو د جومات د حفاظت دپاره جومات بندولی شي. نن سبا د جوماتونو تعالی خلک لګي، دا ولې لګي؟ خلک نه منې کی د جومات د حفاظت دپاره جومات ته تاله لګي چې ردې څوک بې عزتي او بې حرمتي او ردې مال ته څوک نقصان ونه رسي. نو که یو سړی حرم شریف ته را روان دی او د هغې د تعظیم په طور بالکل راضي دي، کافر دی او که مسلمان دی او که مشرک دی، او که د مسجد حرام ته په بله اراده را روان دی نو بیا منې کولی شي. یبتغون فضلا من ربهم، که یو سړی اشکال وکړي د کافر عبادت څه کافر دی څه عبادت دی، د مشرک عبادت به څه عبادت دی، که ارنګرې بهر حل عبادت خو دی که نه، اب هلته کې د الله نوم باخلي، د الله نه به دعا کړي، نو هغه هم یو عبادت شو د هغه دپاره، اگر چې معتبر نه دی په آخرت کې. یبتغون فضلا من ربهم، دی لټوي فضل د خپل رب ورضوان او رضامندي. وإذا حللتم، او کله چې تاسو حلال شئ د احرام نه، د احرام نه تاسو حلال شئ، څه مطلب؟ حج مکمل کو، عمره مکمل کړه، او تاسو د احرام نه ووتئ، حج چې مکمل شي او عمره مکمل شي، د احرام نه د وتو علامت داري چې ویښته به کټ کړي، نو حلق به وکړي یا به قصر وکړي. دا حلق او قصر د احرام نه د وتو علامت دی. احرام اسې پرانستو سره انسان د احرام نه نوځي چې ته اگر احرام پرانځم اگر احرام نه ووتم، نه د احرام نه د وتو علامت داري چې ته به ویښته کټ کوې به، دا ویښته به بیټۍ منه کټ کوي، بیا به دم راځي چې تا کله حج مکمل کړه عمره دې مکمل کړه، بیا به احرام بیا به ویښته کټ کوې به، او ته د احرام نه ووتې حلال شوې. نو چې کوم کارونه ستا لپاره احرام کې منع وو هغه کارونه ستا لپاره اوس جایز شو، حلال شو. مخکې آیت کې ویلو چې کله تاسو په احرام کې به ښکار نه کوئ د وچې، چا وایي دا پابندي به همیشه وي، نه، دا د احرام د وجې نه او د حرم شریف د وجې نه ده. چې تاسو کله احرام پرانستو اوس تاسو ښکار کولی شئ، او په حدود د حرم کې به نه کوئ، د حدود د حرم نه بار لړ شئ، یا چې ښکار کوئ نو کولی شئ تاسو. لکه عرفات میدان ته راشه، عرفات میدان د حدود د حرم نه بار دی، یا هلته کې تنعیم ته راشه، مسجد عایشې ته یا جدې ته راشه، نو کوه بیا ښکار چې څونه کولی شي. فاصطادوا، پس تاسو ښکار کوئ. دا امر دپاره د اباحت د وجوب دپاره نه دی، یعنې دا نه چې خامخا به اوس ښکار کوئ، مطلب یې دا دی که ښکار ته مړه کېږي نو کولی شئ اوس تاسو. ولا یجرمنکم، او جرم کې دی وانه چوي تاسو لره شنعان قوم، شنعان سخت بغض ته وي، د زړه بغض ته چې دشمني د حد نه سیوا شي ته شنعان وي. ان شانئک هو الابتر، ستا هغه سخت دشمن چې دی هغه به بې نام و نشان وي. شنعه کې د زړه بغض او د زړه دشمني مراد ده. ستا یو قوم سره دشمني ده او نفرت تیرې او بغض تیرې ورسره او مخالفت تیرې، نو په خپل ځای باندې دی، خو د هغې د وجې نه به ته هغه د خیر د کار نه نه منې کوې. لکه دې مشرکین تاسو د عمرې نه منې کړي وی، تاسو دشمني ده ورسره، نو تاسو به د حرم شریف نه نه منې کوئ. ولا یجرمنکم، او جرم کې دی وانه چوي تاسو لره. قرآن کریم دا ونه چې صرف می منې کوئ، وی د دې دا منې کول تاسو په خپله جرم وکړئ، تاسو به مجرمان شئ. قرآن سره ناشنا اصول مسلمانانو ته ښیي، مسلمان به د خپلو اصولو پابند دی، دی به د چا په نفرت او په دشمنۍ کې دی حد ته نه راځي چې اوس اصول نشي مړه مې غواړي به کومه ګڼې، ستا غصه او ستا جذباتو دا به هم کابو کې ساتي، ته به په حدودو کې دن نه اوسېږي. ولا یجرمنکم، ای ولا یکسبنکم، کسب دی نه کې تاسو. یجرمن کې اصل کې د راپارولو معنا ده، راپارولو، برانګیخته کولو، په یو کار باندې اماده کولو. ستا چې یو سړي سره دشمني ده، نفرت دی، سړی چې د سره مې څه وکړي،
نو دا هغه دشمنی او نفرت تا را پاری چې راشه ارسو کا ټول حدود پار کا چې سوا سرکین و سرو کا. نو قرآن وی نا ولا یجرمنکم ان راود نه پاری تاسو لرا. که په ساده پښتو کې معنا کوي نو داسې وکړي چې ولا یجرمنکم راود نه پاری تاسو برانګیخته دي نه کی تاسو او اماده دي نه کی تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم او نفرت د یو قوم ان صدوکم دا دشمنی تاسو سره ولې پیدا شوې ده وی دشمنی دی وجنه ان صدوکم ال اجل ان صدوکم د دی وجنه چای منی کړي وې تاسو د مسجد حرام نه کتا سي عمره ته نه پرې خو دی تاسو د خیر د کار نه منی کړي وې تاسو سره نفرت او دشمنی پیدا شوه تیرا شوز به مونږ منی کو نو دا څه باندې کوي جواب ترکی به ترکی نه د انصاف نه وکړ اخلي انت تدو دا چې تاسو زیاتیو کې یا د حد نه تجاوز وکړي تاسو وتعاونوا على البر والتقوى آیت نه اول اصول ملو شو ستا چا سره مخالفت ته دشمنی دا نفرت ته دائم په خپل حد کې ساته آی کوم د حد نه تجاوز مکوا دا د حق خبري مخالفت مکوا هغه دا اری خبري مخالفت مکوا ستا چا سره نفرت او مخالفت 10% ده نو مطلب سره دشمنی سره 10% ساته په دې 90% کې بیا دا حمایت هم کوا دانه چې دا 100% مخالفت شروع کې دا موږ په هر میدان کې دا اصول لاگو کولی شو ستا چا سره هر قسمه سیاسی مخالفت ته نظریاتی مخالفت ته چې څومره حد کې ده هغه حد کې ساته دانه چې دا د هر خبري مخالفت او دا د حق خبري مخالفت او دا د خیر نه مخالفت داسې ونه کې دا ظلم او زیاتی ده وتعاونوا علی البر او تاسو امداد کوئ دیو بل علی البر د نیکه په کار باندې والتقوا او د پرهیزګاری په کار باندې بر ویل کېږي فعل الخيرات نیک کار کولو تقوا ویل کېږي ترک المنکرات د ناروا او نزان ساتلو د ناروا او نزان ساتلو کې دیو بل امداد کوي او د نیک کار په کولو کې دیو بل امداد کوي یو د خیر کار دی یو سړی یوازې نشي کولی جمعه سړی یوازې نشي جوړولی یو رفاهي سنټر یو سړی یوازې نشي چلولی یو مدرسه یو سړی یوازې نشي چلولی قبرستان یو سړی په خپل یوازې نشي وقف کولی دې کې خامخا اجتماعیت پکار دی داسې بلا د خیر کارونه دي دا انسان په خپل سر نشي کولی نه کې دیو بل امداد کوي یو پکې یو کې بل پکې بلو کې بل پکې بلو کې نبی علیہ السلام په سفر کې او غیوځه کې پړاو یو واچو صحابه هم بدا کارو کوم بدا کارو کو نبی علیہ السلام د بلرګي راغون کما او عربو کې خشاک راغونډول د ټول نگران کار دی ځکه ته ونی نشتا صحرا دی د ټول نگران کار د عربو په میدان کې خشاک راغونډول دی نبی علیہ السلام سخت کار په خپل واغستو نبی علیہ السلام په خپل یو کارو کو صحابه چا وبرولې 400 نبی علیہ السلام جماعت جوړو صحابه شریک باندې لګیاو چا ونی کټ کولې چا غټي رولې چا کندې ډکولې په شریک باندې یو کار کوي یو بل امداد کوي پدې کې استاسو پکې باقاعده اجر او حصہ ولا تعاونوا او تاسو امداد مکوئ د یو بل علی الاسم په ګناه باندې والعدوان په زیاتی کول باندې اسم عام ګناه او عدوان چې دای تعلق بل چا سره یعنی بل چا سره بل چا باندې ظلم کیږي زیاتی کیږي نقصان د چا کیږي په عام ګناه کې او په خاص ګناه کې کړو کې دی او کا غټ دی که اجتماعي دی او که انفرادي دی کستا ځان سره تعلق ساتي او قبل چا سره تعلق دی پدې کې بدیو بل بالکل امداد نه کوي خبر او پکیم نه کوي حمایت به نه کوي تعاون به سره نه کوي قدم به سره نه اوچتوي ظالم ته مدد بنه کې داغو اغله پنام نه ورکي او نتم پدې ګناه کې شریک فلن اكون ظهيرا للمجرمين موسی علیہ السلام یا الله زه د مجرمانو مددگار جوړ نشم دا دې کې روح المانی روایت را نقل کړی دی وی د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی اعلان وکړي چې ظالمان څه شو نو ظالمان او داغي مددګاران ټول راجم شي وی هغه سړی چې ظالم له قلم او دوات ورکړي وي قلم او دوات یې سره مدد کړي دی هغه به سره یوځای شي او د اور په یو صندوق کې به بند کې او جهنم ته به ورځي
تا دسخط کو صرف غلطو تا صرف حبوی داسې وسجیو کې خیر دی زموږ خپل دی زموږ دا دی دام د هغه سره مدد کول دي د ګناه په غلط کار کې په ناجایز کار کې نو چا سره به قدم اوچته نه به د هغه حمایت کې نه به هغه سره کوشش کې او نه به هغه سره څه قسمه تعاون او هلپ وکړي ته به کې سره شریکې ها د هغه د ګناه د بچکولو اراده وکړه کوشش وکړه چې د ګناه نه بچ شي او د ظلم نه بچ شي واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه د الله نه یریږي د دې تاسو پکې ورکه ظلم او زیاتی کوم دی بل امداد وکړو ان الله شدید العقاب بشک الله تعالی چې دی سخت عذاب والده د الله پکړ او عذاب ورې سماموري مګړې د الله رحمت هم ډیر دی خو لیکن د الله تعالی پکړ او عذاب هم ډیر سخت دی اے کسانو چې ایمان وروړي دي تاسو به حرمتي مکه د نه د الله تعالی او نه د میاشتو عزت مندو او نه د حرم شریف د قربانو او نه د امیرو والا قربانو او نه خلقو چې کس کون کې د بیت الله شریفو چې دی لټوي فضل د خپل رب او رضامندي او کله چې حلال شي تاسو پس تاسو ښکار پوری شي او جرم کې دیوانه چې تاسو لره دشمنی دی او قوم د وجه دینه چې دی منی کړی وي تاسو د مسجد حرام نه دا چې تاسو زیاتی وکي او امداد وکي دیوبل پنی کې باندې او پرهیزګاری باندې او تاسو امداد مکه دیوبل په ګناه باندې او زیاتی کول باندې او یریږي الله تعالی نه بشک الله تعالی چې سخت عذاب ولده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق حرمت عليكم حرام کړی شوی دی پتا سو باندې المیتتو خلل د مرداري والدم او د بیدون کی ویني ولحم الخنزير او غها د خنزير وما اهل او هغه چې आवाज پورته کړی شوی وي لغیر الله دما سوا د الله تعالی به پای باندې والمنخنقتو او آثاروی چې مړی خفي کړی شوی وي والموقوذتو او هغه چې په گزار سره وجلی شوی وي والمتردیتو او هغه چې د برنا راغړېدلی وي والنطیحتو او هغه چې په ښکر سره زخمی کړی شوی وي وما اکل السبع او هغه چې خوړلی وي درنده الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو یې حلال کې وما ذبح او هغه چې ذبح کړی شو علی النصب په بوتانو باندې وان تستقسموا او دا چې تاسو تقسیم وکئ بالازلام په غشو سره ذالکم فسق دا کار د فسق دی پړمبني آیت مبارکه کې الا ما یتلا علیکم ولشیو چې پتا سو باندې حیوانات حلال دي تاسو لپاره لیکن هغه یو څو داسري چې حرام دي الا ما یتلا علیکم بیان پدیات مبارکه کې چې کوم حلال حیوانات دي او دا یو څو صورتونه داسري چې هغه حرام دي یو دا چې هغه په شرعي طریقې سره ذبح نشو مردار شو دا حیوان اگر چې اصلا حلال لیکن د مرداري دو د وجنه خوراک حرام دی دا رنګي یو څو حیوانات داسې چاغي په طبيعي مو سره مړ شو په شرعي طریقې سره ذبح نشو نام حرام دي د دې حرمت وجه دا ده چې دا د انسان د لپاره نقصان ده دي په دې حیوان کې دنه چې کوم وینه وي درغونو دا د حیوان نوزي نو حیوان پاک شي او کدا وینه و نو تا په حیوان کې دنه پاتې شو نو پای سره ټول حیوان او دای وه ټوله مضر شي د انسان لپاره کدا انسان دغه وه وخوري
نو انسان به جسمانی طور باندې بیمار شي. د آیت کې را یو څو خبرو ذکر وشو چې جاهلیت کې به کافرانو دې خوراک وکړو، اسلام دای نه ممانعت وکړو. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کړی شوي دي په تاسو باندې. مسلمانانو ته خطاب دی، ځکه مخکې دوه آیتونه په یا ایها الذین آمنو سره شروع شو. نو حرام کړی شوي دي په تاسو باندې ای مؤمنانو، بلکې دا څیزونه د یو کافر دپاره مناسب نه دي. کافر هم به هر حال انسان دی او هر انسان د خپل بدن صحت او فایده غواړي. د دې خوراک کې نقصان دی جسمانی طور باندې او روحانی طور باندې. یو کافر هم د خپل بدن صحت غواړي، هغه پرم دې خوراک نه پکارو. او مسلمان لپاره خو جسمانی نقصان سره سره د شریعت خلاف ورزي هم راځي، ځکه باندې دا څیزونه نه خوري. حرمت علیکم، حرام کړی شوي دي په تاسو باندې المیتۃ، مرداره. مردار خاصم حرام ده، یعنی خوړل د هغې حرام دي. مردار نه مراد هغه حیوان دی چې اصلا حلال دی، لکه ګډه او بیزه شوه، غوا میخه شوه، اوښان شو، اوسۍ شوه، چرګان شو، دا خو اصلا حلال دي، لیکن دا په خپل مرګ باندې مړه شو او دا باقاعده ذبح نه شو، یا ذبح شو لیکن د شریعت چې کومه طریقه ده په هغه طریقې سره ذبح ونه شوه، نو دا مردار شو. که ګډه ده او که بیزه ده، که غوا ده او که میخه ده، آیا بل یو حلال حیوان دی او دا په خپل مرګ سره مردار شو، نو د دې خوړل اوس حرام دي. المیتۃ مرداره، د مرداري خوړل په تاسو باندې حرام دي. خو د دې نه استثناء د دوه څیزونو ده، که هغه بغیر ذبح هم حلال دی، لکه مئی شو، مئی علالولو نه بغیر هم حلال دی. او دویم چېرې نه هغه دا غټ ملخان دي، دا واړه واړه نه چې کوم غټ وي په صحرا کې وي، د دې دوه څیزونو بغیر د ذبح نه هم دا حلال دی دې خوړل. که دا مردار وشو نو دا حلال دی. خو کم مئی چې په اوبو کې مړ شو دی الټه پروت دی، نخېټه پرې د پاسه ده، نو بیا دا هم حرام دی. او کم مئی چې په اوبو کې په یو طرف باندې پروت دی، نو دا حلال دی. یا اوبو بار ته راوویشتو، نو هم حلال دی. خو چې په اوبو کې دننه الټه پروت دی، دې ته سمک طوافي وایي، نو دغه مئی بیا حرام دی. مئی که هر څومره غټ دی، کړوکې رو که غټ دی، هغه هر قسم حلال دی. خو چې مئی وي نو مئی بغیر د حلالولو د ذبح کولو نه حلال دی. او دارنګې هغه جرادو چې ملخ ورته وایي، غټ غټ وي، دا کمترې برابري، هغه هم حلال دی. نه المیتۃ خوړل د مرداري. والدمو، جاهلیت کې به خلکو دا خوړلو پروا به نه ساتله، اسلام کې دا ممانعت راغی. دویم والدمو و وینه، د وینې نه مراد هر قسم وینه نه ده. په 8مه سپاره کې دا ذکر دی، او دما مسفوحا، هغه وینه چې بهدونکې وي. بهدونکې وینه هغه وي چې د حیوان چې دا کم رګونه دي دا کټ کړی شي او د هغې نه چې کومه وینه وبهیږي، نو دغه وینه حرامه ده. عربی کې دې ته ودجان وي. په دې مرۍ کې دوه رګونه وي، رګونه اصل کې څلوري، یو د ساه اخیستو وي، هغې ته نفس وایي، او یو د خوراک او څښاک وي، او دوه چیرې هغه د وینې وي، هغې ته ودجان وي. دغه دوه رګونه چې کله حلال کړی شو، یعنې کټ کړی شو، او د هغې نه کومه وینه بهیږي، نو دغه وینه دم مسفوح ده او دا حرامه ده. نو د هغې څکل، خوړل، استعمالول د خپل ځان دپاره دا منع دي. جاهلیت کې به دا خلکو استعمالوله، نو دا منع کړی شو، حرام کړی شو. والدمو او وینه، نو مراد ترې هغه بهېدونکې وینه ده. او د دې نه علاوه چې کومه وینه غوښې پورې نښتې وي، په حیوان کې دننه په غوښې پورې چې کومه وینه نښتې ده، هغه پاکه ده، حلاله ده. یعنې که دغه غوښه زنانه ونه وینځي او دغه شانتې اسره کړي، نو خوړی شي، جایز دی. اگر چې د نظافت او تقاضا ده چې دغه ووینځلی شي، او عام طور خلک وینځي، خو که یو ځای کې دغه غوښه ونه وینځلی شوه، هغه وینې سره دغه غوښه راته کړی شوه او پخه کړی شوه، نو حلاله ده او جایز ده. خو د دې نه چېرې نو دوه قسمه وینې مستثنا دي. یو چېرې کبد او طحالو، په حدیث کې ردې ذکر دی چې موږ ورته اینه وایو او تورې ورته وایو.
دا وینه د جمع شوی او دا حلاله ده او د دین علاوه هر قسم جمع شوی وینه چې نه حرامه ده. والدم او بیدون کی وینه. ولحم الخنزیر د انسان وینم حرامه ده. دا بعد انسانی بدن یې زخمی شدت په خوله کیږي او یا جبه به کیږي خپل وینه حلاله ده. دا د شیطان وسوسې دي. وینه مطلقاً چې دا حرامه ده که د انسان خپل وي او که پردی وي. ولحم الخنزیر او دریم د خنزیر غوښه. خنزیر ټول په ټوله حرام دی. دلته خاص طور د غوښې ذکر وکړو. جاهلیت کې به خلکو د خنزیر غوښه استعمالول او خوړله به. قرآن د دې نه منع وکړه. د دې غوښه کې اصل کې نقصان دی د انسان لپاره. دا په انسان کې بغیرتوب او سستی پیدا کی، بدن خرابی، د وجې نه قرآن منع وکړه. باقی د خنزیر اډوکي، د خنزیر سرمنو، د خنزیر غاښونه، پټې او سترګې دا ټول حرام دي. صرف د خنزیر ویښته چې دي دا ویښته جایز دي استعمالول شي. هغه ویښته بالکل د ستنې په شانتې وي. لکه د خنزیر ویښته کټ کړو نو هغه د ستنې دپاره او د تار په طور باندې استعمالول شي جایز دي. او د دین علاوه چیرې دغه د بدن ټول اجزا هغه حرام دي. دا یې وازګه که هغه ویلي کړی شو هم حرام ده. دا الکوهل چیرې دغه د بدن نه ایستلی شوي وي هغه هم حرام دي. وما اهل لغیر الله به. څلورم وما هغه اهل چې اواز پورته کړی شوي وي. اهل یهلو احلالا چغه وهلو اواز پورته کولو. د لومبۍ شپې سپوږمۍ ته هلال وایي. هغې ته هلال ځکه وي چې هغه خلک وویني چغه کې هغه رمیا شو. هر انسان د کتو کوشش کی نو خو چې څنګه یې وویني بې اختیاره د خولې نه چغه وخیږي هغه ده ځکه ورته هلال وایي. نو دا اوهله چې اواز پورته کړی شوي وي جاهلیت کې ناشنا طریقې وي. هغې به یو حیوان ذبح کو، هغې به د بوتو نوم واغسته، بسم الله والعزا، د منات او د عزا نوم به پرې واغسته او چغه به وواله، هغې باندې به حلال کو. یا جاهلیت کې طریقه دا وه چې هغې به یو حیوان د بوت په نوم باندې خاص کو به، نو اعلان به وکړو وي دا اوښه دا اوښو دا د پلانکي بوت په نوم باندې خاص شو او وقف شو. نو خلکو ته به اعلان وکړو، بیا به خلکو په یې باندې سورلي نه کوله، هغه به د خپل فصل نه شړله. که د چا فصل ته بتله نو هغوی دا خو د بوت په نوم باندې را، که چا د باغ نه به میوه خوړه پاڼې به یې خوړي نو نه به یې منې کوله، د هغې نه به بیا پین اخیستلو، د هغې به بیا تعظیم کو وي دا خو د بوت په نوم باندې وقف شوې ده، هغه به دقه شان ګرځېده به. نو وما احل لغیر الله، کم یو حیوانو چې د بوت په نوم باندې د غیر الله په نوم باندې خاص کړی شو، وقف کړی شو، منښت دا یو کړی شو، نو هم حرام دی. خو د ما نه مراد به حیوان نه اخلو، عامه معنا به والو. صرف حیوان نه هر یو څیز چې دی، مثال مالګه ده، چینی ده او چاولې دي، د خوراک څیز دی یا بل یو څیز دی او د غیر الله په نوم باندې دا یې منښت وکړی شوه، نو دا یې خوړل او استعمالول حرام دي. یو دا چې انسان یو څیز د الله په نوم باندې پوخ کی او د الله په نوم باندې صدقه کی، خو د هغې بیا ثواب چې دی هغه بیا یو خپل مرده ته وبخي یا یو بزرګ ته وبخي، نو بیا جایز دی، دا خوراک ټیک دی او صحیح دی. ته دا د الله په نوم باندې پوخ کړی د الله په نوم باندې، او بیا راشه دا څیزو طلباو له ولېږه، غریبانانو له، فقیرانو له، یا چې کوم بل ځای کې غریباني ته ولېږې، او یا ای ثواب چې دی ته د پلانکي بزرګ په نوم باندې، د پلانکي پیر صاحب په نوم باندې او پلانکي مرده په نوم باندې، بیا ټیک ته حلال دی، جایز دی. دلته چې کوم بیان کی هغه به یو حیوان او یا یو خوراک به د بت په نوم باندې شو، د الله پکې اثر او ذکر نو، او نه د الله تعالی د تقرب او د نزدېکت دپاره به نه و، د غیر الله په نوم باندې به و، ځکه قرآن کریم هغه حرام کو. اوس هم مسله دا ده که یو حیوان د غیر الله په نوم باندې مختص کړی شو، د پیر او د مزار په نوم باندې، خو لا حلال شوی نه دی، او بیا دې سړي توبه وباسله د خپل عمل نه چې دا ما نه کوم منښته مې کړ، دا مې غلط کار کړی دی، توبه استغفار وکړي او معافي د الله پاک نه غواړي،
او بیا هغه حیوان د الله په نوم باندې حلال کړي بیا جایز دی چې څو پرې حلال کړي نه لري او د توبه نه ایستي نو اگر چې دغه حیوان ته د الله په نوم باندې حلال کې حلالېږي نه چې دې توبه وباسي هغې به بیا هغه د الله په نوم باندې حلالې نو حلالېږي به که ته توبه نه وباسي اگر چې دغه حیوان د بسم الله الله اکبر باندې حلال شي بیا هم حرام دی وما احل لغیر الله به او هغه چې اواز پورته کړی شي لغیر الله د ما سوا د الله تعالی به پای باندې والمنخنقه دا سلور خو بالکل حرام سيزونه شو ورپسې والمنخنقه منخنقه د خنقه نه دی خنقه سا بندولو ته وي دا انسان او یا حیوان دی د په بدن کې یو رګ دی ایت نفس وایي چای باندې دې سا اخلي دغه رګ چې تا بند کو یا دې په خپل بند شو او دغه حیوان مردار شو نو دې ته منخنقه وایي نو دغه هغه رګ چې یا تا بند کو ګوترې پکې خودا یا په پړی دی وتاړو یا دی ور پس پیغمو باندې په پوزه باندې او په خره باندې بالغ کې خودو یا دی ولا شوندو تړو هغه ثاني شي هغه هغه د صابندې د وجه نه مړ شو دی مردار شو والمنخنقه او هغه چې خفي کړی شوی وي یعنی مړی خفي کړی شوی دی حرام دی اصل کې دغه نه وینه ونه وته هغه وینه بدن کې شامل شوه نو ټول هغه ایسر نجس شوه او ایسر مضر شوه نو ځکه حرام شو عربو به داسې نه کولو هغوی و حیوان نه مړی نه تړله چې ګنې مړی به وله کلکه وتړلی ګنې به ځکه مردار شو ځکه یې منخنقه وي دا څاروي بعض اوقات په خپل ځان خفي کي تا پړي نه تړلی دی دې تاویږي هغه پړی مړی ته پرېوځي ساه یې بند شي او په دغه طریقې سره دی مړ شو نو دا مردار شو قرآن کریم والمخنوقه ونه وي چې مړی ولا چا خفي کړې ده بلکې دې ځان په خپل مړی خفي کړې ده به هر حال کزان له په خپل خفي کړه او که چا ولا مړی خفي کړه خو حلال نه کړی شو ذبح نه کړی شو دا مردار دی والمنخنقه او هغه چې مړی خفي کړی شي وي یعنی پانسی شوی دی نو دا مردار شو حرام شو البته جاهلیت یو طریقه دا وه چې دی به بیزا حلالو نه په خپله لاس به ولا نه ورته نو دی به ګډه او بیزه چې ده هغه به ونې پورې وتړپړې به ودا کو نو هغه بیزي او ګډې به خپل مړی ځان په خپله خفي کړه تاوېده به څاروی چې وږي شي تږي شي نو خامخا بیا تاویږي او دغه شان به دې له مړی خفي کړه والمنخنقه یې ووي والمنخنقه مړی خفي کړی شوی موقوزه د وقزه نه دی وقزه دی ته چې یو زوردار گزار یو حیوان لرو بغي په غټ لرګي باندې دی وي په غټ کاڼي باندې په ګټه باندې دی وشتو والموقوزه د گزار په زور سره هغه مړ شو مردار شو زوردار گزار سره دا حیوان مردار دی په دې حکم کې دانه سبا بندوق او ګولیم ده د بارودو په زور باندې د ګولې په زور باندې حیوان مړ شو دا بارود چې دا حیوان زخمی کینه دا حیوان سوځي او د ګولې په زور باندې دا حیوان مړ شي دا مردار دی اصل کې حیوان بس زخمی کینو علاغي چې دې زخمی شه د نوینو بېږي دا بارود چې دا حیوان زخمی کینه بلکې هغه هوس سوځي او غلا بدن سوځي او بل د ګولې شاته نه دومره ډیر زوري چې هغه زور د وجه نه حیوان هغه برداشت نه کړی شي هغه مړ شي دې ته موقوزه ویل کېږي والموقوزه او په گزار سره وجل شوی په زوردار او په مضبوط گزار سره په کاڼي سره په ګټې سره په لرګي سره په زوردار او وزنی سیس سره چې کوم حیوان مړ شو دا مردار دی والموقوزه او هغه چې په گزار سره وجل شوی وي دا حرام دی والمتردیه متردیه دی ته وي چې یو حیوان دی د بر نحکته راورغړې دورا پریوتو او د ډیر برنه پراتو سره ارغړېدو سره یا د ډیر برنه کتراتو سره هغه ځمکې له چې رسېد او مردار شو ان هغه گزار برداشت نه کړی شو نو په دې سره مړ شو دا مردار دی لکه په دې غرونو کې دا ساری او بلو وخی او دې رور غړي
یا خپې خوېږي ډېر اورغړي، یا د ونې نه را پرېوتو، یا د چت نه را پرېوتو، یا د ځمکې نه ښکته کوهي ته پرېوتو اوبو ته، او په دې ګزار سره دی مړ شو، نو دا هم سره حرام دی. والمتردیتو تردي رارغړېدو ته وایي، والمتردیتو او هغه چې رارغړېدلې وي د بر نه ښکته او په دې سره دی مړ شو، نو دا حرام شو. والنطیحتو نطیحه دې ته وایي چې یو څاروي رولګي بل څاروي یې ووهو په ښکر باندې یا په سر باندې، او په دې وهلو سره هغه مړ شو، نو دا هم حرام دی. اگر چې هغه زخمي کړي ولینی، یعنې د یو څاروي ښکر دي او د ښکر په دې بل څاروي بیا پیوخو، نه د ښکرو سره اگر چې هغه زخمي شو وینه ته وبهېده، خو انسان خو نه رابهیولی که نه، تا به بسم الله الله اکبر خو نه دی ویلی، او حیوان والی دی او په هغې سره په ځای مړ شو، نو مردار دی. په دې حکم کې دام دی چې په اکسیډنټ سره په ګاډي سره تا یو حیوان وهو، ستا مخې ته چرګ راغی، بیزه راله او ګډه راله، غوا او میخه راله، او د ګاډي په ګزار سره ولګېدو، اگر چا زخمی شو لیکن مړ شو، نو مردار دی. د ریل مخې ته میخه راله، د ګاډي مخې ته راله، نو دا ټول په دې حکم کې دي، په وهلو سره، په اکسیډنټ سره، په مصادمت سره، هغې سره چې کوم حیوان مړ شو دا مردار دی. والنطیحتو او په ښکر سره زخمی کړی شوی، نطیحه په معنی د منطوحې سره دی، نطحه په ښکر سره یو څیز زخمی کولو ته وي. وما اکل السبع او هغه چې خوړلی وي درنده، سبع درنده ته وي، درنده لکه زمری شو، لکه شرمخ شو، لکه چیتا شو، نو دی په بل حیوان باندې حمله وکړي، نه حیوان خفي کړي یا د غاښونو سره زخمي کړي، او هغه اینه تارو تختو یا هغه پرېښودو او چې ته ورغلې هغه مردار شوی دی، نو اگر چې دغه درنده حیوان زخمي کړی دی لیکن هغې سره حلالېږي به نه. وما اکل السبع سپی ولګېدو چرګ یې وتښتو، پیشو راله چرګ یې وتښتوله او هغه یې مړه کړه او ته ورغلې هغه مرداره شوي وه، نو دا هم حرام دی. وما اکل السبع او هغه حیوان چې خوړلی وي هغې لره السبع درنده، ټول یې وخوړو یا څه حصه یې پرېښوده، دا چې کوم یې پرېښې د ستا لپاره حلالېږي نه. الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو ذبحه کړې هغې لره، چې کوم حیوان تاسو حلال کو ذبحه کو نو اوس حلال دی. دا لومړني څلور نه یادي، دا ورپسې والمنخنقه، موقوذه، متردیه، نطیحه، وما اکل السبع دا یادي، یعنې دا پنځه. حیوان د بر نه راورغړېدو خو چې ته ورغلې سا پکې و او تا پې چاړه راکاږله، نو چاړه دې راکاږلو نه بعد هغه بیا مړ شو، نو دا اوس حلال دی. اوسو یا یو حیوان چې اگر چې ځان یې خفي کړی دی، سترګې یې راوتې دي لیکن لا مردار شوی نه دی، او ته ورته تا پې چاړه راکاږله او سا پای کې و هغه ټایم کې، دا اوس حلال دی. یو حیوان ټیک ته ستا نه پیشو وتښتو یا سپي یا شرمخ وتښتو او ته ورپسې ورغلې او تا د هغه نه راخلاص کو، خو په هغه کې سا شته، اگر چې دغه درنده په کې غاښونه خښ کړي دي یا پنجې پکې خښې کړي دي، لیکن حیوان کې لا سا شته دی او تا پې چاړه راکاږله او دا ستا لپاره حلال دی. یا یو حیوان بل حیوان ووهو یا ستا نه په ګاډي باندې ولګېدو لیکن تا فورا چاړه راواغسته او هغه تا هغه نه لا سا وتې، نو علامات د ژوند پکې وو، نو تا حلال کړو، دا اوس حلال دی. د مر نه پس نه هسې په چاړه نه راکاږي چې سا پکې وي، ژوند پکې شته دی، یعنې د چاړې د راکاږل نه مخکې په هغه کې څه نه څه ژوند شته، هغه سترګې غړي ګوري، کته بره ګوري، یا سترګې پټي ښکاره کړي او کلا وخي، یا غوږ وخي، یا لکۍ وخي، یا خپه وخي، د نه مخکې یا سا اخلي، دا د ژوند علامات دي. وینه بهېدل شرط نه دی، دا نه چې ته پې چاړه راکاږې او وینه ترې وبهېږي نو ګنې به حلالي، او که وینه ترې ونه بهېږي نو ګنې حلال بني. وینه به یا بهېږي یا به نه بهېږي، وینه خو حیوان نه 3-4 غنټې بعد هم بهېدی شي. حیوان مردار شوی 3 غنټې مخکې ته پې اوس چاړه راکاږه نو وینه بهېږي، وینه خو په بدن کې شته که نه. اصل مسله دا ده چې د چاړې راکاږلو نه مخکې په هغه کې حیات شته دی، حیات هم دا چې هغه سا اخلي، او دارنګې هغه بدن یو جسم دی، یو اندام له حرکت ورکي، او سترګې غړي او کلاوخي او بندین، دا د ژوند علامات دي.
بیا په چاړه راکاږي کاغه پاسې دی شو کنه شي پاسې دی دارنګ د چاړې راکاګل نه بعد کاغه لکه وله کنه والا کخپې وله کنه والی وینت یاو به دا یا نه به دا او د چاړې راکاګل نه مخکې چې پاکي حیاتو هغه بیا ژوند دی او حلال دی او دا حلالول په چاړه باندې ضروری نه دی هر یو 13 سیز باندې لکه بانسته هغه 13 دی یا 13 کانه دی په 13 کانی سره تا حلال کو وینه او بيولا دې سره دې حلاليږي الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو یې ذبح کې حلال کې او ذبح د پاره دا ضروری ده په دې ماره کې سلور رګونه وي دو د ویني وي یو د ساوي بل د خوراکي نو په دې کې بعد 3 رګونه کټکول لازمی او شرطي علاوه به حیوان حلاليږي بهتر خدا چې سلور رګونه کټ کړي شي د سا غمو د خوراک غمو او د دوړې ویني غمو کچري دو کټ شو دو پاتې حیوان مردار دی که یو کټ شو 3 پاتې حیوان مردار دی کچا حیوان د 60 د غاړي علالو د ماره د غاړي نه او ته دې رګونو تلانی راغلی او حیوان نسوت مردار شو او کتا د 60 د غاړي علالو حیوان کې لاساشتا او چې کړه رګونه کټ کړو بیا مردار شنه بیا حلال دی مطلب دا دی چې 60 د غاړي تعالی له تا شروع کړه او ته چې سو دې ماره تر رسیدي حیوان سا ور کړو نو اصل خدا رګونه کټ کول دي دا حیوان ته په خپل مردار کو نو علاله به د ماره د غاړي چړمې دا رګونه کټ شي اگر چې د ماره د غاړي ته لاله تا ټول 60 لري کو چرګو یا د بل حیوانو نه دا ټول 60 لرکول مکروه دي دا حیوان ته سیوا تکلیف ورکول دي لیکن بهر حال حیوان مرداری کې نه حلال نه الا ما زکیتم مگر چې تاسو یې ذبح کې او تاسو یې حلال کې کله حیوان دا ماره او سینا دا شرم خوړی دي حیوان وړي نه خپې بوله بیا نه لاله او دا یو خپه پاتې را یا ملای پاتې را پای بس چاړه راکاږي چاړه راکاږي کیږي په دې ماره باندې یک خپې ته وړ را خیر دی کله کې ته وړ را خیر دی او چې دا ماره شتا چې کم دې کټ کولی کیږي نو هغه ځای به چاړه راکاږي نو الله یې حلاليږي دومره کافی دی حرام کړی شی پتا سبحان دی خلل د مرداري او د بيدون کې ویني هغه د خنزیر هغه چې आवाज پورته کړی شي پای باندې ما سوا د الله تعالی او هغه چې مړې خپي کړی شي وي او هغه چې په گزار سره وجنی شي وي هغه چې د بنر غړي دلی وي او هغه چې په کار سره زخمی کړی شي وي هغه چې خړلې وي درنده مگر چې تاسو حلال کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وما ذبح او اغا حیوانات او اغا زناور چې ذبح کړی شو غلن نسب په بوتانو باندې وان تستقسموا او دا چې تاسو تقسیم وکئ بالازلام په غشو سره ذالکن فسقن دا کار گناہ دے اليوم یئس الذین کفروا نن ورځ مایوس شو کسان چې کفر یې کړی دی من دینکم د دین ستاسو نه فلا تخشوهم پس تاسو مه یریږئ د دینه واخشوني او تاسو ویریږئ زمانه اليوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما کامل کړو ستاسو دپاره دین ستاسو واتممت علیکم نعمتي او ما پوره کړو په تاسو باندې دین خپل ورضیت لکم الاسلام دینا او ما خوښ کړلو ستاسو دپاره اسلام لره بطور دین فمن اضطر فی مخمصة پس ها څوک
چې مجبور کړی شو فی مخمصة په سخته لوږه کې غیر متجانف په داسې حال کې چې نوی مایله کېدونکي لاسم ګناه طرف ته فإن الله غفور رحیم پس بېشک الله تعالی چې دی ډېر بخښونکی مهربانه دی. په آیت مبارکه کې د احکاماتو اصول او فروع بیانېږي. بعضې خبرې د منهیاتو نه دي، هغې نه به ځان ساتي، اجتناب به کوې، نه به یې خورې. او بعضې خبرې د پوره کولو دي. کم څیزونه چې د مسلمان دپاره خوراک حرام دی د هغې بیان په مخکې آیت کې وشو چې هغه وینه ده او مردار ځناور دی، د خنزیر غوښه ده او د غیر الله په نوم باندې چې کم حیوان مختص کړی شو، خاص کړی شو، او کم حیوان چې د هغې مرۍ خفي کړی شوه او په زور په غټ ګزار سره ووالې شو یا په ښکر سره ولګېدو یا د بر نه راوغړېدو، دا ټول حیوانات چې دا حرام دي. اوس فرمایي چې کم حیواناتو د بت په نوم باندې حلال کړی شو نو د هغې خوراک هم حرام دی. دغه رقم چې کم د فال او د غشو په نوم باندې تقسیم کړی شو د هغې خوراک هم صحیح نه دی. آیت مبارکه په آخره کې الله تعالی د خپل احسان ذکر کوي چې ما ستاسو لپاره خپل کتاب قرآن کریم مکمل کړو، دین مې ستاسو لپاره مکمل کړو او اسلام مې ستاسو لپاره پسندیده دین وګرځو. تر قیامته پورې خوښ دین د الله تعالی هغه اسلام دی، هغه ما تاسو له درکو. د آیت مبارکه چې نازلېدو نو د نبی علیه السلام د وفات نه 80 ورځې مخکې 81 ورځې مخکې د جمعې ورځ وه، نبی علیه السلام عرفات میدان کې و او د مازدیګر د مونځ ټیم و او نبی علیه السلام په عرفات میدان کې جبل رحمت سره خوا کې و او په خپله عدبا اوښه باندې تشریف فرما و چې په دا وخت کې د آیت مبارکه نازل شو. او د دې آیت د نزول دومره زور و چې د نبی علیه السلام هغه اوښې هغه زور برداشت نه کړی شو، نه یې ورو ورو کېناسته تدریج په ځمکه مکمل ولګېده او په دغه موقع د آیت مبارکه نازل شو. او د دې نه 80 ورځې بعد 81 ورځې بعد بیا نبی علیه السلام وفات شو. یهود علما عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي ستاسو په دې کتاب کې داسې یو آیت دی که دا آیت او زمونږ په کتاب کې په مونږ نازل شوی نو مونږ به هغه ورځ به طور یادګار او د اختر ورځ به م ګرځولې وه، یعنې مونږ به په هغه ورځ اختر به م کو، یادګار به م منوهو. عمر رضی الله عنه ته کوم آیت یادوئ؟ نه هغوی ورته دا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر رضی الله عنه ته وایي چې مونږ ته ښه معلومه ده چې دا آیت په کومه موقع نازل شو، په کومه ورځ باندې او په کوم ځای کې، یعنې هغه ورځ د جمعې وه او یوم عرفه وه او د عرفات میدان و. یعنې دا نه چې مونږ نه غافله یو یا مونږ ته دې پته نشته، مونږ ته د هغې ورځې قدر هم معلوم دی، د دې آیت قدر هم مونږ ته معلوم دی، خو مونږ د ځانه خوشحالۍ نشو کولی، یعنې مونږ د ځانه یو ورځ د اختر نشو ګرځولی. زمونږ د اختر هم دغه 2 ورځې دي، وړوکي اختر او لوی اختر. د دې نه علاوه مونږ د ځانه اخترونه خوشحالۍ نشو کولی. وما ذبح علی النصب او هغه چې ذبح کړی شي علی النصب، دا نصب جمع د نصاب ده، ګټو ته ویل کېږي. د ګټو په نوم باندې او د ګټو باندې چې کوم حیوان ذبح کړی شو حلال کړی شو. د دې مطلب دا دی د جاهلیت یو طریقه دا وه چې د خانه کعبې نه غیر چاپیر ټولو قبایلو خپل کاڼي ایښودې وو، دا به د هغې علامت و. یو عام کاڼي چې د هغې به خوښ و یا په شکل د بت باندې و یا د بت نه بغیر و، هغه به د خانه کعبې ویښ کې ایښودې وو. بیا به چې کله دې منښته کوله نو دې به حیوان راوستو او حیوان به هلته حلال کو او د هغې آوینه به په کاڼي باندې وغورځوله. د دې مطلب دا و چې مونږ د آوینه د الله په دربار کې پیش کړله او حیوان به حلالو د خپل بت او د خپل غیر الله په نوم باندې.
او وینه به د هغې د الله د کور په ویښ کې ورزوله. قرآن کریم وی دغه حیوان حرام دی دی خوړلو، ځکه دا د الله تعالی د نزدېکت دپاره تقرب دپاره نه دی حلال کړی شوی. وما ذبح علی النصب، او هغه چې ذبح کړی شو، نصب معنی یا بوتان او یا ګټې، د بوتانو په نوم باندې او یا د ګټو په نوم چې دا ګټې د بوتانو نمایندګانو، نو په دې باندې دا حیوان حرام دی، دی خوړل ټیک نه دی. وان تستقسمو، او دا چې تاسو تقسیمو کې استقسام دو معنی راځي، یو معنی تقسیم کولو او بل معنی راځي قسمت معلومولو. ازلام جمع د ظلم ده یا د ظلم ده، غشي توایي، نو ازلام معنی ډیر غشي، او دا چې تاسو تقسیمو کې په غشو سره یا تاسو قسمت معلوم کې په غشو سره، په دې دو مطلب دی. یو مطلب دا دی جاهلیت کې یو طریقه دا وه چې یو سړی په سفر باندې تو هغه د خپل سفر د خیر او د شر د معلومولو دپاره به راغی چې دا سفر زما مبارک او خیر دی او که نه شر دی پکې، نو رابه خانه کعبې خواله، هلته به چې کوم مجاورین ناستو، نو هغوی ته به وایي چې ما له فال واچوه چې زما دا سفر به ښه او که نه خراب به وي. نو هغه سره به تیلی کې 3 غشي وو، دا یو غشي د پاسه به یې لیکلو امرني ربي، ما ته خپل رب حکم وکړه چې دا کار وکړه. امرني ربي افعلو، ما ته خپل رب حکم کړی چې دا کار ته وکړه. په بل غشي به یې لیکلو نهاني ربي، زه خپل رب منې کړم چې لا تفعل، دا کار مه کوه. او 3 غشي د پاسه به غفلنو، د غفلن نه مراد دا دی چې مې کوه مې مه کوه، یعنې خبره خالی ده. دا به ما له غشي روباسه، فال روباسه، هغه ته به نظرانه پیش کړه، څه هدیه به ورته ورکړه. هغه مجاور چې و هغه به د تیلی یو غشي روباسه، که دا غشي د پاسه به یې لیکلو چې امرني ربي افعلو، یعنې ما ته خپل رب حکم وکړه چې کوه دا کارو، نو دی په سفر باندې روان شوي، دا کار ښه دی، سفر ښه دی. او که غشي به راووته چې نهاني ربي، زه خپل رب منې کړې ما لا تفعل، دا کار مه کوه، بیا به نه تو، ځکه دې سفر کې شر دی. او که دا بل غشي به راووته غفلون والا، د دې مطلب دا دی چې فی الحال لایس هم نشته، نو بیا به دوباره بل غشي روباسو. او دا خبرې خو الله تعالی نه دي کړي، دا غشي الله تعالی نه دي رالیږلي، یو پیغمبر ته نه دی ویلي، ابراهیم علیه السلام ته دا حکم نو کړی، اسماعیل علیه السلام ته دا حکم نو کړی، دا چا ویل؟ ځان افعل او ځان لا تفعل لیکي. نو دا فعلونه او په دې نوم چې ته کوم حیوان لالی ورکې خیراتي کې، نو دا خو د الله په نوم باندې نه شو، نو دا هم چې دا حرام دي. یعنې په دغه فعل رایستو چې کوم نظرانی تاسو پیش کوئ، دغه نظرانو خوراک چې دا حرام دی. د دې متبادل مونږ ته شریعت استخاره ښودلې ده، ته چې یو کار کوې چې دې کې زما دپاره خیر دی او که شر دی، نو استخاره او استشاره، استشاره وي چا سره مشوره کولو، استخاره وي د الله نه خیر طلب کولو. عام طور خلک د استخارې په معنا نه پوهېږي. استخاره دې ته وایي چې تا خپل عقل او بصیرت استعمال کو، خپل سوچ سمجھ یو ځای کې استعمال کا. ته یو سفر باندې ځې، یو رشته کې ورکړه راکړه کې، یا بل یو کاروبار شروع کې، یا بل څه داسې کار کې چې ته دې کې خیر دی او که شر دی، نو ظاهره کې د هغې هر یو پهلو وګوره، چاہے کې تا ته څه نقصان په ظاهره کې نه ښکاري، په هر اعتبار سره دا کار ستا لپاره مناسب دی او برابر دی، او ستا پې مطمئن دی او په اسکی چې دا کار ټیک دی. خو تو سوچ چې په دې کې آینده کې شر شته او که نشته، او خیر پکې شته او که نشته، زما دپاره به دنیا او د آخرت په دې کې څه وي، اوس هغه انسان ته نه معلومیږي. په ظاهره کې به تا ته یو څه ډېر ښکلی برابر ښکاري، لیکن دننه پای کې یو شر پروت دی، او په ظاهره کې به تا ته یو کار کې شر ښکاري، لیکن پای کې به دننه لوی خیر پروت دی. د دې علم صرف او صرف الله ته دی، بل چاته دې پته نشته. د دې لپاره بیا ته څه کوې؟ استخاره به کوې، د الله نه به د خیر دعا کوې. هغه مسنون عمل دی چې 2 رکعاته نفل به وکړې، او د هغې نه پس به صلات دعا استخاره به ووایې.
او بیا به د الله نه سوال وکړي چې الله زما پړه کې د خیر القاو کې زما رهنمایي وکړي. نو دانه چې تا ته به خامخا خوب راځي او تا ته به یو بزرګ راشي دا کار وکړه یا مه کوه، داسې نه. خوب راتلل او خوب لیدل د استخارې لپاره ضروري نه ده، د زړه اطمینان ضروري دی. ستا زړه په یو کار باندې مطمئن شو نو مطلب دا چې دا کار کوه، او که ستا زړه کې یره راله دا کار نه، د دې مطلب دا چې دا کار مه کوه. استخاره هم دې ته وایي چې تا استخاره وکړه او تا عمل وکړه په استخاره باندې، نو په دې کې به انشاءالله ناکامي نه راځي، نقصان به نه راځي. ما خاب من استخاره ولا ندم من استشاره. چا چې استخاره وکړه دې به چېرې ناکامه نه شي. لکه تا د الله نه دغه ستا وس او طاقت او تا 2 رکعته نفل وکړو، دا خیر طلب کو. او چې کم سړی مشوره کوي چا سره نو دې به چېرې پښیمانه نه شي. بیا مشوره به هر چا سره نه کوي چې د مشورې اهل وي. داسې انسان سره مشوره وکړه چې هغه امانتداري او ستا خیرخوا وي او سمجدار او عقلمندي په کار باندې پوهېږي. کم عقل سره ستا خپل حاسد او مخالف سره مشوره نه کوي، ورنه کندې ته به دې ورځي. مشوره استشاره به هر چا سره نه کوي، د هغې فن ماهره دی، پای باندې پوهېږي. د هغې په منفي مثبت پهلوات واضح سره مشوره وکړه، ای نه پس استخاره کوه. مونږ خلک چې مونږ په ظاهره کې د یو کار نه یریږو، مونږ ته پکې خیر نه ښکاري او بیا مونږ استخارو ته پریوځو. دا استخاره نه ده. لومبې به ته خپل ځان مطمئن کې په ظاهره کې، بیا به ته استخاره کې، دا استخاره کې به ستا لپاره خیري. نو دغه جاهلیت د فعلونو مقابله کې مونږ له شریعت چې خپل عمل لا کو د استخارې، چې استخاره کوي نو الله نه د خیر دعا کوي. دویمه طریقه جاهلیت کې دا وه چې 10 کسان به راجمع شو، نو دیو پیسې راجمع کړي او دیو پای باندې یو اوښ واغستو چې دا اوښ به مونږه حلال به کو. نو د هغې 10 غشي وو، د هر یو غشي خپل نمبر و. د 1 نمبر غشي 1 حصه وه، د 2 نمبر غشي 2 حصې وې، د 3 نمبر غشي 3 حصې وې، د 4 نمبر 4 او د 5 نمبر 5، د 6 نمبر 6 او د 9 نمبر 9. او دا غشي دې حصې وې، دا ټولې 28 حصې جوړېږي. او دا 3 غشي چې 8 او 9 او 10 دا یې صحیح حصه به نه وه. چې 10 کسان به داسې ناست وو، څاروي اوښې حلال کو او هغې 28 حصې کړې. نو بیا به یو سړی ناست او به غشي روباسو. نو که مثال 5 نمبر غشي د ده په نوم باندې راووتو، ده ته 15 حصې میلاو شوې. دا به دې اوس په خپله نه خوري، دا به دې په غریبانانو باندې به تقسیمي به. د بل په نوم باندې به 7 نمبر غشي راووتو، نو د 7 نمبر غشي 7 حصې وې، نو 7 حصې به یې هغه له ورکړې. نو هغه به په خپله نه استعمالولې، هغه به په غریبانانو باندې تقسیم کړي. د بل نمبر به 1 راووتو، نو 1 به 1 حصه وه، هغه ته به 1 حصه ورکړه. 2 والا ته به 2 حصې ورکړې، 3 والا ته 3 حصې. که د چا په نمبر کې به 10 نمبر راووتو، نو هغه ته به هېڅ هم نه میلاوېدو. او 9 نمبر ورته به هم هېڅ نه میلاوېدو، 8 نمبر ورته هم هېڅ نه میلاوېدو. لیکن دغه 8 او 9 او 10 دا 3 واړه چې وو، نو دی اوس په جرمانه کې بل اوښ به اخلي، په یوازې باندې به اوښ اخلي، او هغه هم بیا دقه شانتي حساب کتاب به کوو، به تقسیمي بیا. نو په دې به دې خسڼې اچو، په غشو به تقسیم کو. قرآن کریم دا هم د ځانه څه کار کتلی، دا تقسیم ته اوس چا ښودلی دی؟ پیسې ټولو را جمع کړي دي، حصه پکې د ټولو برابر ده. او دا جواریم پای کې شروع کړه، دی 7 کسانو ته حصه میلاویږي، 3 ته نه میلاویږي. بیا په دې 7 کې چاته لږ او چاته ډېره، پیسې ټول یو برابر دي، حقدار ټول برابر دي. هغه 3 پکې مکمل محروم شو، او دې 7 کسانو کې هر یو تم برابر حق نه میلاویږي. چاته یو نو چاته 7 حصې، او چاته 15 او چاته 6، او پیسې د 1 حصې ورکړي دي. نو دا یو جواری شوه، لاټري شوه، سټه بازي چې ورته وایي. نو قرآن کریم دې نه منع وکړه چې په دې غشو باندې کم څاروي حلال شو، دا څاروي حرام دی، د دې خوراک هم ټیک نه دی. دا جواری د جواری په بنیاد باندې، دا نن سبا د جواری او لاټري
او دا څومره چې کوم دا قسمونه دي دا ټول په دې وجه حرام دي چې یو انسان ته پوره حق پای کې نه ملاويږي. وان تستقسموا او دا چې تاسو تقسیم وکئ بالازلام په غشو سره او یا دا بل معنا وکړو او دا چې تاسو قسمت معلوم کړئ بالازلام په غشو سره. نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه او مکه خانقاوي ته دننه ورغی د خانقاوي په دننه دیوالونو باندې دي د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام تصویران جوړ کړو مشرکینو او دای په لاس کې دا غشي وو. نبی علیہ السلام لعنت وی په دې باندې چې دې ته خبرته چې ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام چې استقسام بالازلام اغي نه کړي یعنی په دې غشو سره تقسیم ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام نه کړي او نه په دې غشو سره فالونه معلوم کړي دي او داغه باوجود د مشرکینو دومره مبارک او پاک هسته هغه خانقاوي په دیوالونو جوړ کړي دي هغه سره پلاس کې غشي ور کړي دي. د دې مطلب سره چې غني دي حضرات هم دا کار کړي دي حالانکه هغه دا کار بالکل نه کړي. استقسام بالازلام په غشو سره هغه نه قسمتونه معلوم کړي دي او نه چرنه هغه دا تقسیم یې کړي. دا مثلا معلومه شوه چې اس قسمه د سبا علم حاصلو د انسان په وس کې نه ده. دنیا کې داسې یو علم نشته چا سره چې خپل مستقبل پای سره معلوم کې دا د لاس د تلینه معلومولو د لکیرونه د حروفونه د ابجدونه او د نوکونه او د ستورونه دا ټول فضول او بکواس دي. د سبا علم هیڅ چاته نشته. نبی رسول الله فرمای ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير. کما ته سبا علم وی نو ما به د ځان لپاره ډېر خیر راجمع کړو. که نبی رسول الله تر مخکې نه پته وي چې سبا د احد په میدان کې به زه خپله زخمی کېږم به او زما او یا ملګري به شهیدان کېږي او صحابه به زخمیان کېږي، نو ولې به احد میدان ته به تو د سبا علم چاته وي چې داسې به کېږي. لیکن پیغمبر ته هغه د سبا علم نشته دی. یو عام انسان ته به د کم ځای نه وشي. دا ټول قیاس آرایی دي، اصف خیالي خبرې دي. ستا مستقبل دا لیکلی ستا مستقبل دا دی، دا فضول خبرې دي. پسلو کې چې ته یو خبر ریشا وخیږي هغه اتفاقا ني دا نه چې د ویلي ځکه ریشا ختلی وي خلکو د سر ناشنا علم دی اس داسې علم نشته دی. نو دا د نیک فعالی کول ټیک ته ځان له خبره ده، لیکن د فعال په ذریعه سره خپل مستقبل معلومول متعین کولو دا منع دي. ترمذی شریف کې روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دریو کسان مبارک وي چې دا درې کسان داسې دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه داینه بریما یعنی زه داغینه مکمل د برات اعلان کوم. نه کې یو دم دې من اتا عرافنو څوک یو نجومی راغی چې هغه د سبا علم دعوه کوي چې ما د سبا علم دی او تاسو سره به سبا داسې کیږي. کم سړی چې داسې انسان لراغی او هغه ول خپل عملو کو دې تصدیق مکو چې طریقاوي. نبی علیہ السلام فرمایي داسې انسان نه بالکل بیزار او بریما. اسلام کې ردی خبرو اس قسمه گنجائش نشته ده. علی رضی الله تعالی عنہ په خپل زمانه کې په یو علاقه باندې لښکر کشي کوله او چې څنګه وته یو نجومی وته وي چې ما حساب کتابو کو نو ستورو کې دا مسله معلومه شو چې کتا سولاړې تاسو ته شکست شي او ډېر نقصان به وشي. تاسو دې وخت کې مزه حالات موافق نه دي. علی رضی الله عنه ته فرمایلو چې تر اوسه کزه پاتې کېدم د بل سوج نه پاتې شي ومه، ولیکن اوس به خامخازم به ځکه تا یو خبره وکړه یو دعوه دې وکړه. اوس که نظم خلک وایي چې د نجومي د وجې نه رانړو، اوس خو به زما او خامخا به زما او زه به خلکو ته دا خبره ښیمه چې د الله تعالی په وعدې رښتینې دي او ستا خبرې رښتیا نه ده. ځکه ما خپلې ټولې خبرې پوره کړې دي. زه یو ځم په یو مقصد باندې نو ستا د وینا د وجې نه پاتې کېږم. او هغه علی رضی الله عنه لاړو او خو ښکلی الله تعالی ولا فتح هم ورکړه، مال غنیمت هم ارض سره واپس کامیاب او با مراد راغی. اسلام کې دې خبرو هیڅ نشته دی. دا زموږ په ذهن کې اصل کې یو خیال پریوزي مونږ سره بیا لکه یره وي یره پلان کې ویلو دا یې بیا موږ آشان همت ني
مونږ ته ارسه کې هغه ښکاري نتیجه مونږ ته ښکاري بیا ځکه د انسان دا ذهن چیرې دی یو خبره اخلي مونږ له په ذهن کې څو خبره واچي چې وایي داسې به کېږي مونږ ته بیا مکه خبره بار بار مونږ داسې به کېږي داسې به کېږي مونږ خپله ذهني طورې ته تیار یو نو هغه کار بیا هغه شانتي وشي ازمایش ومي هغه کار هغه شانتي وشي نو مونږ تصدیق وکړو چې پلانکي ویلو ځکه دا کار داسې وشو حالانکې خیر او شر ارصد الله تعالی په قبضه قدرت کې دی والقدر خیره و شره من الله تعالی نو ان تستقسموا او دا چې تاسو تقسیم وکئ یا قسمت معلوم کئ بالازلام خلق بالکل بیماران شو په دی وجه باندې روزانه اخبار د دې لپاره ګوري چې خپل وګوري چې زما تاریخ آج کا دن کیسا رہے گا اور سړی بیا خپل تاریخ پیدائش ګوري او دا سور دی او دا برج دی او دا پلانکی او دا پلانکی خلق بیماران کو ذہنی طور باندې ستا قسمت په اخبار کې لیکل دی ستا قسمت په پستورو کې لیکل دی تب خپل قسمت په خپل صحیح کې بزان لا نیک اعمال وکړه د الله په ذات توکل او باور وکړه ستا قسمت ستا په لاس کې دی علامہ اقبال حدت کوي خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خپل ځان کې دونه لوی صلاحیت او قوت پیدا کا چې الله تعالی تا ته وی وایا بنده ستاسو هر څه دی لغواړي چې کار د حکم الله بستا د ذهن مطابق او ستا د ارادي مطابق تر تقدیر فیصله بتا لکی صحابه کرام رضی الله عنهم دک شانته غوښتل الله تعالی شانته کولو یوشع بن نون علیه السلام بخاری کې روایت ده د مازیګر ټیم او د جمعې ورځ وا په بنی اسرائیل د خالی پر باندې جنگ منو دیو جنگ نکو عبادت به کو او قوم عمالقه سره جنگ شروع قوم عمالقه بالکل خراب کړیو بس جنگ د ګټه ټیمو لیکن د دې کې د انور پر وته ټیم شو یوشع بن نون بر انور تو قتل انور توی انک ماموره وتم د الله د حکم پابند او ازم د الله د حکم پابند ما ته حکم دی جهاد وکا تا ته حکم دی تفریوزا که تفریوته د ما جهاد پاتې کیږي بیا لکه سال بیا چوټی دا بیا ودی اتوار پر جنگ کوم په یو ورځ کې قوم عمالقه ځان بیا برابر کی اسلحه برابر کی همت او قوت پکې پیدا شي جنگ بیا سره شروع کوم یوشع بن نون الله ته دعا وکړه الله د انور ایثار کې چې د خپل کار سره ته ورسوم الله تعالی نظام په بند کوتا نور چا بند کړل کوم دې کې بندي دي شي کله انسان د الله د حکم پابندي به الله تعالی داسې کی بیا الله تعالی او تنور ایثار کو تر دې چې یوشع بن نون خپل لخر سره قوم علاقه هیره گزارو کو هغه مکمل شکست ول ورکو علاقه واغستا یا الله تعالی نور چې کوم نو ورزو نو دا الله تعالی بیا نظام د انسان لپاره بدی چې کله انسان کې دن نسئی نزالکن فسقنو دا کار چې دا فسق دا ګناه دی فسق نافرمانه توي ذالکم کې دو تفسیر دي یو دا چې دا برن ټول کارونه هغه د حرمت علیکم نوالی تر دې پورې دا ټول محرماتو چې کوم سيزونه حرام کړی شوی دي د دې ارتکاب کول دا ګناه دی د دې نه بزان ساتي او ابن عباس رضی الله عنه بوي وی ذالکم کې اشاره دی استقسام بالازلام تدا په دې غشو سره تقسیم کولو او په دې غشو سره فعل معلومولو ودا فسق ته دا نافرمانی دا انستا پړه کې دنه ګناه پروت ځکه دا کار تکي کړي دې کار نه وته منی شي وي دومره کافی دی او هغه چې ذبح کړی شي وي په غټو باندې یا په بوتانو باندې او دا چې تاسو تقسیمو کې په غشو سره دا کار ګناه دی